اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وړاندې آیاتونه کې هم د مکذبینو تذکره وه. عادي آیاتونه کې هم د هغه کسانو چې کوم د شریعت تکذیب کړی دی او د هغوی د انجام. قد خسر الذین کذبوا، تاخیر سره تاواني و هغه کسان چې دوی تکذیب کړی و. وړاندې مسله د قیامت بیانېږي، نو کذبو تکذیب یې کو بلقاء الله د قیامت. همدارنګې کذبوا بلقاء الله احتمال د الله د ملاقات دی چې د الله د ملاقات یې تکذیب کو. د دوی نه الله تعبیر کوي دا تاوانیان دي. پته لګي د تاوان مراتب دي. یو هغه دي چې قیامت نه مني، دا کافر شول، نو دوی لوی تاوان د کفر سره مخامخ شول بلقاء الله. هغه خلک چې کم په اسلام کې او مسلمانانو کې دي او بیا هم دوی خطا شوي دي، لکه بعضې غیر سنی عقاید چې مثال په طور د الله دیدار نه مني، معتزله، دام داخل دي چې کذبوا بلقاء الله. دا خلک چې کم دی د الله ملاقات نه مني، دیدار نه انکار کوي. هر کله چې دوی د دیدار نه انکار کوي، د الله د نبی کریم علیه السلام د ملاقات چې کم د پیغمبر علیه السلام شفاعت دی د هغې نه انکار کوي. قد خسره دام تاوانی دي. اوس که په داسې عقایدو کې دی کفر ته رسیدلی وي، نو بیا بنیادي تاوانی دي. او که بالفرض کفر ته ونه رسیږي، نو عام حضرات بیا دا ذکر کوي تاوان دا دی چې څوک د الله ملاقات نه مني، نو د ته به قیامت کې د الله دیدار نه ملاویږي. څوک د الله شفاعت د نبی کریم علیه السلام شفاعت نه مني، د ته به شفاعت نه ملاویږي. دلیل د سنن و روایت دی، دا چې کوم دی عبید الله ابن زیاد او دا چې کوم دی داسې ګړبړ شانته خلکو دی اوم او دا پلار یې اوم. نو د یو ځل ابو دحده رضی الله تعالی عنه دا را وغوښتو او چې راله داسې نازیبا خبرې ورته وکړې. او ورته وایي چې کوم دی دا دی راغی ان محمدیکم الدحداحو، ستاسو هغه کس چې هغه ځان ته محمدي وایي. نو داسې خبیث سړی و، د مسلمانانو مشري کوله، خو خباثت یې دا و چې اوس دې صحابي ته دا وایي ان محمدیکم، ستاسو محمدي. نو دا نازیبا ټکي دي. او بیا تعبیر ته نه کوي دحداح، دحداح غونډاري ته وایي، چونکې دا صاحب بدن نه لږ شانتې ماندرې و. نو هغه هم صحابیو نه ډېر زیات غصه شو. ورته وی زما خو دا خیال نه و چې لا داسې زمانه به راځي چې د پیغمبر علیه السلام صحبت به زما عیب ګڼلی شي. دا خو مسلمه ده چې د پیغمبر صحبت دا حسن دی، او دې تعبیر کې په دې باندې. نو دی ورته وایي نه، دا د نبی علیہ السلام صحبت خو ستاسو دپاره حسن دی، زین لک لا شین لک، ستا دپاره زین دی، شین عیب خو نه دی. خو بې وقوفه و. نورو خبرو سره به وایي چې دې دپاره مې راغوښتی چې د حوض متعلق د پیغمبر علیه السلام تا د نبی علیه السلام نه اورېدلی دي. هغه ورته یو ځل نه، په څو کرته باندې مې اورېدلی دي چې الله به ما ته حوض راکوي، او چې کم سړی نه مني چې کم دی هغه ته به الله حوض نه ورکوي. نو دیم د حوض نه انکار کوو. نو داسې ورته وی کم سړی چې حوض نه مني، الله به هغه له د حوض نه اوبه نه ورکوي. دا بنیاد دی چې کم سړی د نبی علیه السلام شفاعت نه مني، هغه ته به شفاعت الله د پیغمبر نه ورکوي. دیدار چې کم دی نه مني، دیدار به ورته نه ورکوي. نو دوی تاواني و بلقاء الله، د الله په ملاقات، حتی تر دې اذا جاءتهم الساعه، انکار یې کو تر دې پورې چې قیامت رالی بغتة ناڅاپه. وجه داره چې قیامت راځي، نو د احادیثو کې راغلی چې هر انسان په خپل کار کې مشغول دی.
یو سړی لګی دی څاروو دپاره اخور جوړ کړی هغه له لیو ورکوي دا په دې لیو کې لګی دی قیمت راغی هغه قصې پاتې شو. دکاندار دی چې کوم دی تانې اوږد کړی بل ته هغه لګی دی ګور یاره په صوبره کې ګزاره راسه وکړه خبرې کوي نیم د هغه په لاس کې دی او نیم د ده په لاس کې دی قیمت رالی د قصې پاتې شول. نو باغتتن قالو دوی به وایي یا حسرتنا افسوس دی موږ دپاره علی ما فرطنا فیها هغه چې موږ کمی کړی په دې کې فیها دا ها ضمیر څه ته راجع وایي نو که چېرې دا ها ضمیر راجع شي د دنیا د دې ژوند ته د دنیا ژوند ته راجع کې نو بیا فا ظرفیه ده علی ما فرطنا هغه چې موږ کمی کړی فیها په دې دنیا زندګۍ کې د دنیا په دې ژوند کې مو کمی او تاوان وکړو پیدا مو ترې وانغسته او که ها ضمیر قیمت ته راجع شي ساعت ته نو بیا فا تعلیلیه ده بیا فا ظرفیه نه ده بیا تعلیلیه ده نه بیا معنا ده دوی به وایي افسوس دی موږ دپاره علی ما فرطنا هغه چې موږ کمی کړی فیها منه لاجل الساعتې د دې قیمت دپاره موږ تیاری نه دی کړی وهم یحملون اوزارهم دوی به باري خپل بوجونه علی ظهورهم په خپلو شاګانو باندې دا پیټه بیا شا کړی معنن هر انسان د خپل کردار سره راځي گویا تا خپل پیټه په شا کړی دی او ظاهرا هر انسان به چې څومره روانه کړی دی دا به چې کم دی که څاروی دی که کپړې دي که بل دا بیا په شا کړي وي دارنګې چې کم د بد کردار دی هغه ته به بد شکل ورکړی شي دا به د په شا کړي وي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي زه ګوره تاسو به قیامت کې داسې ونه وینم چې یو سړي چیلې په شا کړې ده هغه به رمباړې وایي دی به اواز کوي اغیثني یا رسول الله د الله پیغمبره زما امداد وکړه خو ګوره امداد دې نشم کولی. یو سړي غوا په شا کړې ده هغه غوا به رمباړې وایي ښه چې خلکو ته دی رسوا کي دی به وایي ما امداد وکړه خو زه ګوره ستا امداد نشم کولی. یو سړي به اوښ په شا کړی چې څه شی ته پټ کړی دی هغه بیا په شا کړی کپړې دې پټې کړي هغه کپړې به پړقېږي داسې چې کم دی را روان به چا غداري کړې ده د هغه غدار په دې کوناټو به جنډه لګېدلې وي چې څومره غداري کړې ده هغو نه به د هغې جنډۍ مثال په طور د کلي ملک دی د کلي سره غداري کړې ده نو دونه جنډۍ په دې کوناټو لګېدلې چې د غونډ کلی ییني د زلې چې کم دی غدار دی په هغې به دومره جنډه لګېدلې چې د غونډه زلې تماشه کوي د صوبې غدار دی په هغې به دونه جنډه لګېدلې چې د غونډه صوبې تماشه کوي او چې د ملک غدار دی نو په هغې به دونه جنډه لګېدلې چې د غونډ ملک یې تماشه کوي. نو کوم چې مثال د ملک صدر وي د ملک وزیر اعظم وي او د ملک سره غداري کړې ده د ملک نه غلا کړې ده نو دومره جنډه چې د ټول پاکستاني اینی نو څونه جنډه به او دا به پړقېږي چې کوم دی چې خلک ورته ګوري دا د هغه وزیر اعظم صاحب دی دا هغه پلانکې صدر صاحب دی. نو هر انسان به چې کوم دی د خپل داسې کردار سره په شا کړی وي او چې چا مثال په طور دومره څاروي دي ډېر سل د چا زر دومره غداریانې کړي دا به دومره غټ شي چې دا غونډ څاروي په هغې په شا راځي. نو علی ظهورهم په خپلو شاګانو باندې الا خبردار سا ډېر بد دی ما یزیرون هغه چې دوی باروي وما الحیات الدنیا نه د ژوند د دنیا الا لعب مګر دا لوبې دي ولهو او اسباب د غفلت دي وللدار الاخرة خامخا کور د آخرت خیر دا غوره دی للذین یتقون هغه چا دپاره چې تقوا کوي افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ قد نعلم تاقي سره موږ پوهیږو انه بېشکه شان دا دی لیحزنک الذین طریقه دی چې د نعلمون رستو حرف مشبه راشي نو دا منصوب ان نه ویلی شي ان نشي ویلی. فرق تاسو دا ذکر کوئ چې ان دا د پاره د تحقیق وي او کلام کې تغییر نه پیدا کوي هغه شانتې جملې او په د نعلمون چې رستو کومه کلمه راشي دا مفعول د نعلمه د پاره مفعول د مفرداتو نه نو ځکه دلته ویلی شي چې کوم د ان نو چې ان اوایي رسته جمله په تعویل د مفرد به وګرځي یا مفعول اول وي د علم د پاره مفعول ثانی حذف وي یا قایم مقام د مفعولین وي خو ان نه راځي ځکه ان خو صرف تحقیق وي دا جمله نه بدلی په مفرد باندې او دی موقع کې ان راغلی دی انه دارنګې به رسته یو بله موقع هم راځي. دینه جواب دا دی چې کله دا نعلمه نه رستو راشي ان ویلی شي خو کله چې په خبر باندې لام داخل شي نو به انهم ویلی شي
کله چې خبر باندې لام داخل شي نو بیا انهم ویلی شي، دلته خبر باندې لام داخل ده لیحزنک نو ان زکه ویلی شو. الذي هغه کسان لیحزنک الذي تا غمجن کوي هغه کس یقولون چې دوی وایي فانهم بشک دی لا یکذبونک ستا تکذیب نه کوي ولکن الظالمین لیکن ظالمان بآیات الله د الله په آیاتونو باندې یجحدون انکار کوي. او دوی به عمده سوی ابو جهل به ورته وی وراره زه خو ستا خبره منمه خدا ته چې کوم څه دله راوړی شي دا دله نه منمه. او د دې وحی نه وړاندې خو نبي علیه السلام ته صادق وی امین یې ورته وی پته لګي انکار د وحی نه کوي. پیغمبر علیه السلام ته الله تسلی ورکوي ولقد کذبت تاخی سره تکذیب کړی شوی رسول د انبیاء من قبل کستانه مخکې فصبروا هغوی صبر کو. دلته چې کوم دی جزا ذکر د فصبروا نو ځکه چې نور مواضعو کې ولقد کذب ولقد کذب نو آلته بیا سره عموما جزا نه ذکر کیږي نو آلته هم دو تر وبسو فصبروا دوی صبر کو علی ما کذبوا هغه چې دوی تکذیب کړی شوی و اوذو دوی ته تکلیف رسولی شوی حتی تر دې پورې اتاهم نصرنا چې رالی دوی ته زما امداد ولا مبدل لکلمات الله نشته بدلونکی د الله د کلمو. دوه مطلب ویلی شي، یو دا چې د الله کومه فیصله وي د الله حکم وي نو څوک شته چې د الله د حکم مخه ونیسي؟ نه، لا مبدل نشته بدلونکی لکلمات الله لقضاء الله لامر الله. د الله چې کومه فیصله او امر دی هغه شانتې چلیږي د هغې څوک مخه نشي نیولی بلکې څوک یې تپوس هم نشي کولی. لا معقب لحکمه الله فیصله وکړي څوک داسې هم نشته چې الله ته پکې دوباره نظر وکړه دا حکم لکشانې بدل کا دام څوک نشي ویلی. دویم مطلب دا دی چې مراد د کلماتو نه قرآن مقدسه شي نو لا مبدل نشته بدلونکی لکلمات الله د الله د کلمو د الله د کلام د پاره ځکه دا اخیري واحده دا اخیري واحده د دې نه وروستو بله وحی نه راځي چې د کې نسخه راشي نو دا به د مخکینو کتابونو دپاره ناسخ وي خو دا به منسوخ نه وي. ولقد جاءک تاقي سره راغلي تا ته من نبأ المرسلین واقعات د مرسلینو د انبیاو دا ستا دپاره تسلي وه. وان کان کبر علیک انبیاء علیه السلام په خپل قوم باندې ډېر زیات خفه کیږي او د قوم چې څه وایي نو انبیاء وی یاره کوشش کی چې دوی مطالبات دی منظور شي خو چې دوی ایمان راوړي. نو الله پیغمبر ته فرمایي ته د دوی په شان کې دومره ځان ته تکلیف مه ورکوه. کله فرمایي لعلک باخع نفسک ځان هلاکې چې دا خلک ایمان نه راوړي نو او کله داسې فرمایي په دې موقع باندې فرمایي چې دا خلک کم مطالبات کوي او ته غواړې چې را دا مطالبې پوره شي او ته غواړې چې ګینې خامخه دا خلک د ایمان ته راشي نو زه ورشه وله راوړه. په دې ځمکه کې ښکته ننوځي جو ننوځه دوی چې څه مطالبه کوي وله پوره که بره په دې اسمانونو کې خیږي زه وخیږه دوی چې څه مطالبه کوي وله پوره که چې دوی ایمان راوړي. کم یو کولی شي دا خو د انبیاو د وس نه بار وي. هر کله چې کم څیز ستا د وس نه بار دی نو په هغې باندې ځان په مشقت کې مه اچوه صرف زما دین رسوه وړاندې ایمان نصیب کول دوی ته دا د الله کار دی. وان کان کبر کوي ګران علیک تا ته اعراضهم د دوی اعراض کول د قرآن نه اعراض کول د اسلام نه فان استطعت پس که ستا طاقت وي ان تبتغیه چې ته ولټې نفقا یو سورې فی الارض په ځمکه کې سرنګ وباسي او ښکته لاړ شي دوی چې څه غواړي هغه وله راوړي. او سلمن یا یو اندر پایا فی السما طرف د اسمان ته یو اندر پی اسمان ته ولګي او پاپاونه وخیږي فتأتیهم بآیة تراوړي دوی ته نشانه نو چې تراوړي نو ورشه راوړه خو دا د وس کې د انبیاو وي نه نو بیا ځان مشقت کې ولې اچوي. ولو شاء الله کد الله خو خشي ویل جمعهم دی به جمع کړي علی الهدى په هدایت فلا تکونن پستمکه من الجاهلین د ناپوهونه انما یستجیب الذین یسمعون الله وی دوی چې کوم د خبره اوري خو قبولواله پکې نشته. د قبولوالی ماده هغه چا کې دا چې کوم انسان کې تدبر وي فکر وي دوی صرف اوریدل د غوږونو شتي خو نور تدبر پکې نشتی. انما یستجیب الذین بشک قبلی هغه کسان یسمعون چې دوی اوري ولدا کافران نه اوري بالکل دویم اوري او بیا هم دوی د قبول ولا نه دي ځکه والموتى یبعثهم الله الله به چې کوم د مړه راپورته کي.
فکر کوه دا به دلته او انشاءالله آلته 21 و 20 پاره کې به مضمون راځي څه مسلې به آلته د سماع الموتى متعلق وکړې شي خو د صحابه او د دور نه راوالی او تر دې وخته پورې د مړو د اورېدلو متعلق دوه رایې چلیږي زیات جمهور صحابه هغه چې کم دی په اورېدلو قایل دي احادیث مبارکه نه زیات د اورېدلو مسله معلومیږي او څه حضرات لکه حضرت عائشه دوی انکار کوي د سماع الموتى نه د مړو د اورېدو نه همدارنګه فقهاو کې هم داسې اختلاف را روان بلکې دا به ووایم چې په خپله زما چې کم د استادان د تفسیر کافی زیات دي خو چې کم د ټولو مشران او اکابر نو یو چې کم د شیخ شاه منصور بابا او بل چې کم د حضرت شیخ سرفراز خان صاحب نو زما یو استاد هغه به انکار کو شیخ شاه منصور بابا انتهایی منکرو سماع الموتى نه منله او بل طرف ته حضرت شیخ سرفراز خان صاحب اپ دومره قایل لکه څنګه چې الله واحد لا شریک ګڼو دغه سي چې کم دی سماع الموتى منله نو داسې اختلافي را روان دی بهر کې څه خبرې به آلته ان شاء الله بیا کوو شبیر احمد عثماني صاحب هغه ځای باندې بیان کړی شاه ادارنګ مفتی شفیع صاحب هم د هغې خلاصه ذکر کړې ده خبره دا ده چې قرآن مقدسه دا د اورېدو او د نه اورېدو نه د خاموش او ساکت دی ځکه قرآن د کافرانو تشبیه ورکوي د ړاندو د کڼو سره او کله تشبیه ورکوي د مړو سره دی موقع باندې تشبیه د کافرانو ورکړې ده د مړو سره او زمونږ د بلاغت او د فصاحت کتابونه چې ار یو ته ګوري تشبیه چې ورکولی شي نو په تشبیه کې څلور چې کم دی ارکان وي کاغه چې کم دی مختصر نوالی او اسرار البلاغه او د بل پورې ځای نو عمده به لازمي چې په تشبیه کې ارکان وي څلور مشبه وي مشبه به وي عادات د تشبیه وي وجه د شبه وي تو یو کس مشابه کې د بل سره داسې وایي چې دا په شان د زمري دی نو دا سړی مشبه دی او دغه سړی مشبه زمری د مشبه به ده او بیا عادات د تشبیه نو کله به وایي زید کالاسد کاب شو او کله به وایي زید مثل الاسد مثل د عادات د تشبیه دی او څلورم پکې وجه د شبه وي دا سړی چې تو د زید د دې زمري سره مشابه کې نو په څه کې مشابه کوي هغې ته وجه د شبه وي په ډېر خوراک کې مشابه کې بهادرۍ کې مشابه کې بدبویی کې مشابه کې خو څه وجه به نو دغه سیز ته وجه د شبه وي او دا قانون چې یوی دوه نه ښه اوس دلته راشو الله دا کافران مشابه کوي د مړو سره نو کافران مشبه او دا مړه مشبه به عادات د شبه خو ته پیژنې نو الکفارو مثل الموتى کالموتى نو کاپ مثل دا عادات د تشبیه دي اوس وجه د شبه پکې څه شی ده نو که وجه د شبه ته پکې وایي عدم السماع چې مړي نوري نو چې هلته دې ومنل چې مړي نوري عدم السماع نو دلته به اوس دا منې چې کافران د دوی سماع نشته او دا خو د محسوساتو نه چې کوم دی او د بداحت نه خلاف د ولې کافران اورېدل کوي که نه کوي نه پته لګي وجه د شبه عدم السماع نشي ویلی که عدم السماع وجه د شبه ووایي نو وجه شبه وایي دا په دواړو کې یو شانتې بیا ثابت دی او دې خوا په کافرانو کې خو داسې نشي ویلی لہذا تمام مفسرین چې ته ګورې جلالین نه راولي هر یو پکې به دا ټکی ذکر کوي چې دا سماع تدبرین سماع تفکرین دا ټکی ورته ولې راوباسي دقې دپاره راوباسي چې نفس سماع دا وجه د شبه نه جوړیږي نو سماع تدبرین دا مړی تدبر سوچ نشي کولی دا کافر هم چې کوم دی تدبر او فکر نه کوي نو یو نفس اورېدل دي کافر خو اوري خو تدبر او فکر پکې نه کوي هر چې مړی دی نو تدبر فکر نه کوي آیا اورېدل کوي که نه کوي نو دې څه د قرآن هېڅ کار نشته نو دې وجې نه قرآن کریم د اورېدلو د دوی نه دا چې کوم دی ساکت دی او د داسې آیاتونو نه تمسک کول دا غلط وي اوس دا په خپل ځای مسله ده چې آیا اوري مړی او کې نه اوري او ته څنګه ثابتې
خو به هر کیف مسله دا ده چې قرآن د اورېدو د نه اورېدو دواړو نه چې کوم دی ساکت دی، ځکه قرآن تشریح خو دغه ده چې دا کافران الله مشابه کړو په دې آیت کې د مړو سره. کافران مشبه شو، مړي مشبه به شول. عادات د تشبیه دي چې کوم دی کاف او مثل شو. اوس وجه د شبه څلورم سي دا پکې دی څه شي، نو که وجه د شبه ته عدم السماع ووایي نو په مړو کې خو به عدم السماع ووایي، خو دلته به د کافرانو ته عدم السماع وایي، او دا خو خلاف د بداهت نه ده. نو د دې وجې نه نفي چې راغلی د سما نه ده راغلی، نفي د تدبر راغلی، د تفکر راغلی ده چې دا مړي په یو څیز کې فکر نشي کولی. نو لہذا دا جمدي کافران په دې حقیقت د توحید کې فکر او سوچ نه کوي. مزید وضاحت ان شاء الله غزا باندې بیا کوو. انما یستجیب الذین بشک قبلی هغه کسان یسمعون چې دوی اوري، نه دې سره به جالالین وګوري، یسمعون سماع تدبر سماع تفکر، چې څوک تدبر او تفکر کوي دا چې کوم دی اجابت کوي. او دا کافران دا پشان د مړو دي، والموت او مړو په دوی کې تدبر نشته، په دوی کې تفکر نشته. یبعثهم الله، الله بیا راپورته کوي، ثم الیه یرجعون، بیا به الله ته رجوع وي. وقالو وی دی لولا نزل علیه آیة، ول نه نازلیږي په دې پیغمبر باندې نشانه من ربه طرفه د خپل ربنا، هغه نشانه چې موږ غواړو. صالح علیه السلام قوم د پاره د کاڼي نه وخره ووته، موسی علیه السلام سره امساوه، موږ غواړو چې زموږ د مکې د غرونه د سرو شي، داسې نشانه الله ولې نه ورکوي. قل ورته وایه ان الله قادر، بشک الله قدرت والا دی، علی په دې ان ینزل آیه چې نازل کړي دغه نشانه، خو نه یې نازلوي. وجه دا ده که بالفرض الله دغه شانتې نشانه ورکړي وی چې دا غرونه د سرو کړي وی، نو بیا دا ایمان د الله شو که دا ایمان د سرو شو؟ بیا خو دا ایمان په سرو شو، ایمان خو په الله نه شو. دویم ټکی دا دی چې دغه خلکو سره دونه مال دولت او دنیا وسره وي، هغوی ایمان راوړی وی. نن به زمونږ غریبو مسلمانانو وی هغوی خو ځکه ایمان راوړو چې غرونه د سرو ته ولاړو مزې کولې. مولي صاحب موږ دپاره د ملکنډ دا غر د سرو که بیا به تا ترجمې ته کینو، نو دا بیا موږ کولی شول، نو بیا به داسې مسله جوړېدله. نو ځکه الله د دوی فرمایش نه دی منلی. ولکن اکثرهم، لیکن ډیر د دوی نه لا یعلمون، دوی نه پوهېږي، ځکه چې الله نشانات را لېږلي. وما من دابه، نشته هیڅ یو زنده سر فی الارض په ځمکه کې، ولا طائر او نه یو مارغه یطیرو چې الوزي بجناحیه په خپلو وزرو، الا امم امثالکم، مګر دا جماعتونه دي ستاسو په شان، څنګه چې تاسو مخلوق یې داسې الله دا پیدا کړي دي. ما فرطنا فی الکتاب، من کمی نه دی کړی په قرآن کریم کې، من شی د څه شی د هر یو څیز تذکره مو کړې ده. ثم الی ربهم یحشرون، بیا به دوی خپل رب ته جمع کېدل وي. والذین کذبوا، هغه کسان چې تکذیب کوي بآیاتنا، زموږ په آیاتونو باندې، صم و بکم، دا کاڼه دي او دا چاړاګان دي، فی الظلمات، دا پراته دي په تورتم د کفر کې. من یشاء الله، چا دپاره چې د الله خوښه شي، یضلله، دی ګمراه کړي، په ګمراهۍ پرېږدي. ومن یشاء، چاله چې خوښه شي، یجعله، دی وګرځوي علی صراط مستقیم، په لاره نیغه. نو دا هدایت نصیب کېدل د الله تقسیم دی. قل ورته وایي ارایتکم، ما ته خبر راکړئ، ان اتاکم، که راشي تاسو ته عذاب الله، د الله عذاب، او اتتکم الساعه، یا راشي تاسو ته قیامت، یا خو د قیامت راتګ نه مخکې الله تاسو له عذاب درکړي، او یا ټیم درکړي او قیامت رالی. نو په دې دواړو موقعو باندې ستاسو څوک مددګار شتي؟ غیر الله تدعون، آیا غیر د الله نه به تاسو بلی؟ ان کنتم صادقین، که یې تاسو رښتونی. نه ښکاره ده چې عذاب راشي، نو دا خو دوی په خپله به دنیا کې چې کله په مصیبت کې راګیر شو، نو به یو الله ته آواز کوئ. بل ایاه تدعون، بلکې دغه الله ته به تاسو آواز کوئ. فیکشف، پس لرې کوي، ما تدعون الیه، هغه مصیبت ته چې تاسو الله را بلی. ان شاء، که د الله خوښه شي. وتنسون، او تاسو هیر کوي، ما تشرکون، هغه چې تاسو سره شرک کوئ. ولقد ارسلنا الی امم، د انبیاو سو واقعاتو ته اشاره وي، په دې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاره تسلی وي او کافرانو دپاره تخویف وي. تاسو وګورئ کافرانو د دغه خلکو انجام څنګه شو، نو تاسو د هغې نه سبق حاصل کوئ. تاقي سره ما لېږلی الی امم، هغه امتونو ته من قبلک، ستانه مخکې، فاخذناهم، هغې نیولي، بالبأسا، په تکالیفو سره، والضرا، په ضررونو سره، لعلهم یتضرعون، دی دپاره چې دوی عاجزي وکړي،
کله مالی امتحان کله بدني امتحان چې دوی د الله قدرت ومني. فلولا پس ولنه اذ جاءهم بأسنا کله چې راله دوی ته زما عذاب تضرعوا چې دوی عاجزي کړي وي. ولنه چې دوی عاجزي کړي وي خو لیکن دوی عاجزي ونه کړه. د دې په ځای باندې چې سبق حاصل شي دوی ښه چې کم دی لونه کلک شول. ولكن قست قلوبهم لیکن سخت شول د دوی لونه. وزین لهم الشیطان و ښایسته کړو دوی ته شیطان ما کانوا یعملون هغه چې دوی عمل کوو. فلما نسوا کله چې دوی هېر کو ما ذکروا به هغه چې دوی ته نصیحت ورکېدی شو. فتحنا علیهم من کلو کړه په دوی باندې ابواب کل شی دروازې د هر یو څیز تمام نعمتونه مو ورته کلو کړه. نو یو ځل مو دوی امتحان واغستو په تنګسیا سره مالونه مې پې کم کړه بدني تکلیف مې پې راوسته په تنګسیا امتحان کې دوی سبق زده نه کړو. بیا مې امتحان واغستو دوی په راحت سره فتحنا علیهم هر یو څیز دروازې مو ته کلو کړي. وبلوناهم بالحسنات والسیئات الله وی ما امتحان واغستو په راحتونو سره په تکلیفونو سره حتی تر دې اذا فرحو چې دوی ښه خوشحاله شول نو چې ښه خوشحاله شو نو بما اوتو هغه چې دوی ته ورکړی شوي وو اخذناهم ما دوی ونیول بغتة ناڅاپه فاذا هم مبلسون بیا دوی ونه امیده. فقطع پس پرې کړی شولې دابر القوم الذین جرړې د هغه قوم جرړې د قوم یعنې دا به تباه کړه سره د اولاد او د بچو نه. د انسانانو جرړې د انسانانو بچي ته لاړ شي نو ستا تخم کرلی دی هغه بچی راځي هغه پسې راځي نو د دې اولاد سره مې ختم کړو دا جرړې مې وله ختمې کړې. هغه کسان چې ظالمانو والحمد لله رب العالمین ثنا د الله دپاره چې پالونکی د مخلوقات دی. کافرانو ته کله الله سزا ورکي نه ته پې افسوس کې دا افسوسونه پې مه کوه خوشحاله شه پې. قرآن مقدسه کې به څومره واقعات ته اورې نو الله فرمایي چې دا تباه شول نو اوس چې کوم دی ته څه ووایې الحمدلله شکر دی چې دا د الله دشمنانو چې کوم دی تباه شول په دې الحمدلله وایې خوشحاله شه په دې باندې. بعضې زنګ مسلمانان داسې ناپویه وي که نه نو کله یو ټکی او ته زده نو بل ورته نه یې زده یاره جي وایي چې کوم دی دا چې څونه کافران دي او دا جهنم ته روان دي نو موږ په دې ګناهګار یو په دې موږ ګناهګار یو در نه جهنم ته روان دي. الله فرمایي ولا تسألو عن اصحاب الجحیم ستا خپله ذمواري ده ذمواري پوره کړه بیا چې کوم دی تا نه ویل تپوس کېږي. او دوی ته چې کوم دی دین رسول دا پکار دی دې کې شک نشته چې د دین رسول دا په خپل ځای باندې اهم ټکی دی خو په دې کې داسې ورننوځي بیا څه وایي چې د داعي په توره باندې وولی شو نو جنت ته ځي او چې د غازي او د مجاهد په توره وولی شو نو جهنم ته ځي. نو په دې توره ولې وی چې هغه جهنم ته ځي په دې توره ولې نه وی چې جنت ته ځي. داسې تشبیهات بیا غلط دي ځکه دا خو ته حقیقت کې دا یو اهم عمل د اسلام دغه توهین کې داسې به نه وایي. غازی چې کم دی په توره باندې او جهنم ته راځي نو څه به ورته الحمدلله شکر دی چې لاړ شکر دی چې لاړ د الله دشمنو ځکه د دوی مثال داسې وي د دنیا دپاره دا کینسر وي او چې انسان لاس په کینسر شي نو هغه د ځان نه کټ کي او چې کټ یې کي نو په دې بیا خفه وي شکر دی چې دا بدن مې کټ کو پیسې مې پې ورکړي هغه لرې کوي بدن ته نقصان دی نو دا ناسور د دنیا وي. نو ځکه الله فرمایي ته په دې باندې وایه چې الحمدلله رب العالمین. قل ورته وایي ارأیتم ما ته خبر راکئ ان اخذ الله سمعکم که الله ونیسي ستاسو اورېدل ستا دغه طاقت د اورېدو الله تعالی والی و ابصارکم او ستاسو لیدل و ختم او مهر ولګي علی قلوبکم ستاسو پړونو من اله څوک دی معبود غیر الله غیر د الله نه یاتیکم به چې تاسو ته بیا دا راولي بیا د اورېدل او د لیدلو طاقت درکړي. انظر وګوره کیف نصرف الآیات موږ څنګه بیانو آیاتونه ثم هم یصدفون بیا دوی بندېږي. قل ورته وایي ارأیتکم ما ته خبر راکئ ان اتاکم که راشي تاسو ته عذاب الله بغتة د الله عذاب راشي اچانک راشي او جهرة یا ښکاره. بغتة دا معنا چې د الله عذاب رالی نور خو خلک خبر نه و چې کم دی او اچانک زلزله شوله چې کم دی نه د هغې سره بالاکوټ او کشمیرونه ډېر زیات خراب شول نورې علاقې هم خرابې شو دا بغتة دی څوک د و چا کم دی او چا څه کول. او جهرتن دا معنا چې مخکې د هغې نشانات وي سیلی شروع شو ورو طوفان سیوا کېږي یعنې اوس دا نشانات شروع شول ګوره دا طوفان جوړ نشي باران شروع شو چې کوم دی دا باران ورو سیوا کېږي او سیلابونه ورو راوځي چې کوم دی ګوره هسې نه چې
دا سیلابونه مو یوسي دا جهرتن دی مخکې ته نشانات وښول نو چې مخکې نشانات وښولی شو دا ښکاره په ښکاره دی او چې نشانات نه اچانک شروع شو نو بیا دا بغتتن هل یهلکو نه به هلاکیږي الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان به هلاکیږي وما نرسل المرسلین موږ نه لیږو انبیا الا مبشرین مگر زیری ورکوونکي وي ومنذرین او یروونکي وي زیری ورکوونکي مؤمنانو لره په جنت باندې او کافرانو لره یروونکي د جهنم نه فمن آمن پس څوک چې ایمان راوړي و اصلح اصلاح د عمل وکړي فلا خوف علیهم نه به یره په دوی ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن شي والذین کذبوا هغه کسان چې دوی تکذیب کوي بآیاتنا زموږ په آیاتونو باندې یمسهم العذاب رسیږي به دوی ته عذاب بما کانوا یفسقون په سبب د هغه چې دوی فسق کوم قل ورته ویلا اقول لکم زه نه ویم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره خزانې د الله دي څوک د دنیا په لالچ او د دنیا په تمه کې وي چې ګینه دلته به خزاني وي نو دا ورته وایه زه نه یم چې ما سره خزاني دی او سره او سپین به تقسیموم عامو خلکو خو دا فکر وي حدیث کې راغلی ابو هریره تنهو چې کم دی ووتو بازار ته ویله که تاسو دلته خرڅول او اخیستل کوئ د پیغمبر علیه السلام میراث خو چې کوم دی په جومات کې تقسیمیږي نو د خلکو ذهن خو میراث کې د سرو د سپینو د پیسو سره بازاریانو ارې او رامنډې والې رال جومات ته چې دلته ماښامه پورې بازار کې کار کوون یا روپۍ دوه ګټو یا نه ګټو هلته مفته میلاویږي جومات ته چې رال نو څوک هلته نفلونه کوي څوک ذکر اذکار کوي بل خوا عالم ناست دی مدرس درس کوي وګرځېده راوګرځېده په جومات کې پیسې ټکې نشته واپس لاړ ابو هریره صاحب تا خو چېرته دروغ نه ویلي اوس دی ولې دروغ ووی چې کم دی بازار نه موږ لاړو په جومات کې خو وراثت او مال دولت نه وی سم وکتل وی دا مو کتل چې د قرآن درس او د احادیثو درس خلک لګي او ذکر یې کو ویلې ونه خو د پیغمبر میراث خو دقه شی دی د پیغمبر میراث خو دقه دی دا چې کم دی تقسیمیږي او د دنیا پیسې خو انبیا داسې نه تقسیموي چې ګینې هغه د دنیا تقسیم دپاره راغلي نو ورته وایه زما سره دنیا خزانې نشتی ولا اعلم الغیب او زه نه پوهېږم په غیبه غیب تاسو چې کوم دی هلته ابتدا کې قاضي بیزاوي لومبنی چې کوم دی پاره اوله کې ذکر کړي غیب هغه ته وایي چې کوم ته د انسان حواس د انسان عقل نه رسیږي عقل مو ته نه رسیږي او حواس مو ته نه رسیږي د ته غیب وایي دا صرف خاصه د الله پاک ده مخلوق سره چې کم دی د غیب علم نه البته یو اطلاع وي الله پاک چاله خبر ورکي انبیاو ته په وحی خبر ورکي یا نیکانو ته په الهام باندې خبر ورکي دا جدا ټکی دی خو چې دا الله خبر نه ورکړی نو ورته ویل اعلم الغیب ولا اقول لکم زه نه ویم تاسو ته انی ملک چې زه فرشته یم نو دا نه ویم بلکې د الله یو بنده او انسان یم ان اتبعو زه تابعداري نه کوم الا ما مگر تابعداري کوم د هغه یوحا الی چې وحی کېږي ماته قل ورته وایه هل یستوي الاعما آیا برابر دي ړانده والبصیر او لیدونکي کافران دا پشان د ړندو دي او مسلمان دا پشان د بصیر دی این اوس تشبیه د ړوند سره ورکړی شوله نو دا کافران مشبه شو وړاندې مشبه به شو ادات د تشبیه پیژنې کاف او مثل وجه د شبه چې کم دی ړوندوالی ووایي نو بیا به دا منې چې دا غوڼ کافران لاندې دي کوم ځای کې لاندې دي اخوستانه ښه چې کم دی نظر تیز لګي نو پته لګي ړوندوالی دا ړوندوالی عمی القلب چې کم کتل دي داسې کتل چې د تدبر وي دی نشته داسې کتل چې د تفکر وي هغه نشته افلا تتفکرون آیا تاسو فکر نه کوئ وانذر به الذین ویرو په دې سره هغه کسان یخافون چې دوی یریږي الله وی په قرآن سره هغه خلک ویروه چې کم زمانه یریږي او سره دې نه چې قرآن کریم خو د تمامو انسانانو دپاره دی یوازې د یخافون دپاره خو نه دی دلته یخافون ذکر کېږي دا په اعتبار د فایدې سره قرآن کریم د تمامو انسانانو دپاره دی چې دا ویرولی شي د الله د عذاب نه حکم چې د الله نه یریږي نو دغه خلکو ته نه پیدا واغسته نو ځکه ذکر کېږي انذر به الذین یخافون لکه څنګه چې دی وی هدى للمتقین نو دا خو هدایت د تمامو انسانانو دپاره یوازې متقین ذکر کېږي ځکه متقیانو پیدا اخیستې ده ان یحشروا چې دوی را جمع کړی شي الی ربهم خپل رب ته لیس لهم نه به دوی دپاره من دونه غیر د الله نه ولیون څوک دوست ولا شفیع نه څوک سپارشي لعلهم نو دا ویره و دې دپاره یتقون چې دې تقوا دار شي ولا تطرد الذین یدعون ربهم
د کافرانو مختلف چې کوم دی فریبونه د اسلام او د پیغمبر د ملګرو د هغې د ګمراهولو د خرابې یو چې کوم دی فریب او دوکې دا چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته وې ته د خپل مجلس نه د خپل ملګري غریبانان پاسوه موږ به ستا په مجلس کې کینو موږ به ستا خبره وورو که مو ستا خبرې خوښې شو نو ایمان به راوړو روایتونه معلومیږي چې پیغمبر علیه صلات وسلام اراده وکړه چې داسې وکړي او داسې جایز هم ده مثال په طور یو سړی دی هغه رالی یاره جي تاسو سره سپاټه شانې خبره کوم که تاسو د خپل شاګردان لږ سیټ ته کوئ نو موږ وایو زه خو دا خو زموږ خپل شاګردان دي خیر دی چې کوم دی دوی سره به بیا خبره وکړو اوس دغه اهم دی چې دا خبره وکړي نو نبی کریم علیه صلات وسلام مراد ده چې که دا کافران یوازې هم خبره ووري او دوی ته د ایمان نصیبه وشي نو دا غوره ده هر چې صحابه دي خو دوی زده کړه کوي نو بله مقام کېناستی شي بله مقام کېناستی شي نو الله جل جلاله حکم راولېږه او فرمایي چې پام کوه دا مؤمنان د خپل مجلس نه پانسئ نبی کریم علیه السلام اراده خدا و چې دا خلک کېدی شي طلب د ایمان کوي نو مجلس دی ولا بیل شي خو که ایمان راوړي نو الله ورته وفرمیل دا چې کوم دی د ایمان طلبګار نه دي دا د ایمان وعده نه دي چې کوم دی په عناد کې دي نو مجلس نه خپل مسلمانان ونه شړي دا خپل مجلس کې برقرار وساته بیا احادیثو کې د دې حضراتو چې کوم دی مختلف صفات راغلي دي نو الله فرمایي ولا تطرد الذین انشړي هغه کسان یدعون ربهم چې دی بلی خپل رب دا غریبانانو اوس موږ تاسو چې کوم دی وایو غریبانان یو نو د غریبانانو صفات واوره د غریب صفت دا دی یدعون ربهم دا بلی خپل رب بالغدات صبا والعشی او بیگا سبا بیگا د الله بندگی کی د مانځه پابند دی د ذکر اذکار پابند دی د تلاوت پابند دی سبا بیگا ورځ د الله بندگی کې تیری او یریدون وجهه دا غواړي د الله رضا نو دا غریب دی ښه د الله رضا غواړي دا غریب دی یو زموږ ستاسو غریبانان بي زموږ ستاسو غریبانان خو د ټولو نه غټ لوفر او غټ چې کوم دی بد عمله خو دی ټکې لمونځ نه کوي که د مانځه ټیم شي نو لمونځ نه کوي او چې سهار راپاڅېږي نو سترګې سولوي او مخې وینځلی یا اینځلی یا نه او په سخاپټو باندې چې کوم دی بیا رکشه یا ګاډي ته ناست دی روان دی او بیا چې ماسخوتن راشي په دوړو کې سخاپټی رالی یاره جي دا غریب دی دا پسه غریب دی دا خو د الله دشمن دی دقه رنګې د نورخاته پورې اودی او چې کله نورخه وخیږي نو بیا راپاڅېږي نو بیا سترګې سولوي مخ ته اوبه واچوي چې کوم بیا دوکان ته روان دی او بل زمیندارۍ ته روان دی بل چې کوم دی ګاڼې ته روان دی په نیمه شپه چې کوم دی پاڅېدلی دی تله ګاڼې کې ناست دی جوک او د هغې چې کوم دی پور برابروي نه په دې دوړو کې او په دې خاورو کې چې کوم دی سخا په سخا باندې یاره جي نن مې 15 چې کوم دی پورې ایستي او نن مې 6 پورې ایستي او بیا چې ماسخوتن لیټ کور ته راشي نو خړ پړ تک تور غریبانان یو چې کوم دی 1500 کاله مخکې به جنت ته جنت به په سترګو منینی تو الله پیژنې تا خو چې کوم دی له د ګاڼې جوک پیژندو تا خو له چې کوم دی زمینداره او دکانداري داسې پیژندو او که دا غریب مسلمان الله او پیژني سهار را پاسېږي چې کوم د خپل منځو کا اوس زه چې کوم دی که ګاڼې لځي او که جوک لځي او که هر څه لځي د الله ذکر کوه او ځه خپل کار هم کوه د الله ذکر هم کوه دکانداریم کوه ټیم د ته میلاویږي ذکر هم کوه مونځ ټیم شو پرېږده زه خپل مونځ وکړه داسې خپل مونځ پابند د خپل ذکر پابند اوس ته چې کوم دی غریب مسلمان لہذا دا صفات دي چې سبا بیګه الله رابلی او الله رضا کوي ما علیک نشته پتا بنی من حسابهم حساب د دوی من شی څه شی وما من حسابک او نشته ستا حساب علیهم په دوی باندې من شی څه شی د هغوی سره خپل حساب کېږي تا سره خپل فتطردهم بالفرض کتا دوی اوشړل فتکون من الظالمین شی بد زیته کوونکو نه وکذلک هم دارنګې فتنا ما په امتحان کې اچولی بعضهم بعضې د دوی ببعض په بعضو نورو دا مالدارو امتحان اخلم په دې غریبانانو باندې یاره جي موږ مالدار یو دې غریبانانو سره څنګه کینو د صحتمندو امتحان علم چې کوم دی په دې مریضانو باندې داسې ار یو الله مالدار پیدا کو بل غریب یوی صحتمند پیدا کو بل بیمار یوی تور پیدا کو بل سپین یوی یو شانی پیدا کو بل بل شانی فتنا بعضهم ببعض الله دوی امتحان علی
لیقولو دې دپاره چې دوی وایي هؤلاء آیا دا هغه کسان دي من الله علیهم چې الله احسان کړی په دوی باندې من بیننا زموږ په منځ کې دا خوار پړق غریبانان دا د الله د انعام والا دي چې ګینې دا زموږ نه به جنت ته مخکې ځي او موږ ګینې مالدار یو موږ به ګینې محروم دوی ته ګورو زموږ نه غوره والي ته ګوره اوس هم دغه شانې خلک په ګمانونو کې پراته یي که نه ښه دا د مدرسو والا دا طالبان دا به چې کوم دی خبره داسې وي زموږ نه الله غوره کړي دي الحمدلله موږ په دې فخر کوو زموږ طالب دی او که عالم دی چې کوم دی هغه د دنیا د رزق د وجې نه الله د ولږې داسې نه دی وجلی الله وله انتظام د رزق کوي او همدغه مسلمانانو باندې کوي په همدې خلکو باندې کوي خو هغه د الله په دین کې مشغولی نو دغه د پیغمبر علیه صلات وسلام ملګري هغوی به دا وی چې دا خوار پړق او غریبانان دا ګینې زموږ نه غوره دي الله فرمایي غوروالی د الله په نیز په مال نه دی په دنیا نه دی د انسان په عقیده او د انسان په عمل دی الیس الله آیا نه دی الله پاک باعلم ښه پوهېدونکی بالشاکرین په شکر ویستونکو دا به شکر ویستونکي و که نه په دې کې دا ماده موجود وه واذا جاءک الذین کله چې راشي ستا خواته هغه کسان یؤمنون بآیاتنا چې هغوی ایمان راوړي زموږ په آیاتونو باندې مؤمنان ستا خواته راځي نو فقل ورته وایه سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې كتب ربكم على نفسه الرحمه مقرر کړی دی ستاسو رب په خپل ځان باندې رحمت انه شان د من عمل منکم سوءا چا چې عمل وکړو په تاسو کې بد بجهالت په ناپوهۍ سره داسې ټکي به نور هم راځي اشکال دا پیدا کیږي چې یو سړی بد عمل کوي او دی په هغې جاهل وي نو ګینې دی به ګناهګار نه او چې کم سړی ته دا پته چې دا ګناه ده او بیا یې کوي نو دا به ګینې ګناهګار وي نه داسې نه ده ښه یو سړی مسلمان شو د هغې نه پس چې دی څه خطا او ګناه کوي نو که تا ته دا پته دو که نه خو ته پې ګناهګار یې تا ځان ولې نه پویه کوو نو دواړه ګناهګار دي دلته مراد د جهالت نه جهالت په دې ګناه نه دی مراد د جهالت نه جهالت د انجام دی جهالت د انجام دا معنی یو سړی چې کار کوي نو دلته خو دې حالت ته ګوري خو هغه نتیجې ته نه ګوري هر انسان که نتیجې ته وګوري دی به چېرته هم بیا غلط کار نه کوي یو سړی بل قتلوي نو که دی په نتیجه سوچ وکړي چې دا سړی مې مړ کړو خو سبا پې ما هم وجني زه مرم نو چې خپل مرګ ته دی سوچ وکړي دی بل کس مړ کړي چېرته هم نه وجني یو سړی چې کوم دی په انجام باندې دا سوچ کوي چې زه به تورې مثال د چا عفت او پاکدامني خرابوم نو دا په حقیقت کې زه اور ته ځان غورځوم نو چې په دې سوچ وکړي دی به ګینې ځان اور ته وغورځوي نه نو دې څیز نه دی نظر بند کي انجام ته نه ګوري چېرې دا مړ کړم نو زه به ورسره مرم زه به ګینې جهنم ته ځم د پردي مال مې غلا مې وکړه زه به ګینې اور ته غورځېږم د دې نه ځان جاهل کي نو بیا دغه خطا پسې روان شو نو دا جهالت په انجام او په نتیجه باندې دی چا چې عمل وکړو د ځان جاهل کو په انجام باندې سوچ نه کوي نو ځکه ګناه کړي ثم تاب توبه وباسي من بعده وروسته د دې نه واصله اصلاح د عمل کوي فانه غفور رحیم بېشکه الله بخونکی مهربان دی وکذلک هم دارنګې نفصل الآیات موږ په تفصیل بیانو آیاتونه ولتستبین دې دپاره چې ښکاره شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو قل ورته وایه انی نهیتو بېشکه زه منع کړی شوی یم ان اعبد الذین چې زه عبادت وکړم د هغه چا تدعونه چې تاسو بلی من دون الله غیر د الله نه د دې نه منې مه چې کوم د بوتانو ستاسو د خدایانو عبادت وکړم قل ورته ویه لا اتبع زه تابعداري نه کوم اهواءکم د خواهشاتو ستاسو قد ضللتو تاخي سره زه به ګمراه شم اذن په دې وخت کې چې ستاسو د خدایانو خبره ومنم وما انا من المهتدین زه به نه یم د هدایت والونه قل ورته ویه انی علی بینة بېشکه زه یم په دلیل باندې من ربي طرفه د خپل رب نه الله ماته واضح دلایل راکړي وکذبتم به او تاسو تکذیب کړی په دې دلایلو اوس دغه دلایل خو تاسو نه منئ د دې نه مزید چې تاسو کم شی منئ او مطالبه کوئ دا غرونه د سرو شي د دې ځای نه دا غرونه لرې که باغونه ولګوه نو ورته وایه ما عندي نشته زما سره ما تستعجلون به هغه چې تاسو پې تلوار کوئ ان الحکم نه ده فیصله الا لله مگر الله دپاره ده یقص الحق د الله بیانوي حق وهو خیر الفاصلین د الله غوره فیصله کوونکی دی قول ورته ویه لو ان عندي کوئ زما سره ما تستعجلون به هغه چې تاسو پې تلوار کوئ تاسو تلوار سره غواړئ داسې چې یاره ته موږ ستا خبره نه منو نو فاسقط علینا کسفا من السما د اسمان ټوکړه را باندې راوغورځوه
فامطر علینا حجارة من السماء د کانو باران را باندې وکړه. نو الله فرمایي ورته وایه که دا زما په اختیار کې وی که نه فی الحال به تاسو ختم شوي وي. ولو ان عندک وی زما سره ما تستعجلون به لقضی الامر فیصله شی به کار بیني و بینکم زما او ستاسو منځ کې والله اعلم بالظالمین الله ښه پوهېږي په ظالمانو. وعنده د الله په نسبت باندې مفاتح الغیب کنجیانې د غیبو دي. مفاتح که د مفتح جمع شي بیا معنی د کنجي، نو د الله سره کنجیانې د غیبو دي. او که دا مفاتح دا مفتح جمع شي بیا ظرف صیغه ده معنی ده خزانه. وعنده د الله په نسبت مفاتح الغیب خزانې د غیبو دي. او هغه خزانې د غیب چې کوم روایتو کې 15 ذکر کېږي سورة لقمان اخیره کې راځي. سورة لقمان اخیره کې ذکر دي باران به چې کوم دی کله کېږي نو غیب دام دی چې د سره هغه شتې نه لکه باران نشته. نو اوس دا چاته پته لګي چې باران به کېږي که نه به کېږي. او کله یي خو د عقل او حواس ورته نه رسیږي. ماشوم په خېټه کې داسې ووایه چې دا نر دی که ښځه، داسې ووایه دا چې کوم دی جم دی کېږي به که مړ به وي، د دی به نیکبخته که بدبخته به وي، رزق به څومره وي، دا ټکي ووایه. داسې څوک ویلی شي نه، سره دې نه چې موجود دی په خېټه د مور کې شتې. همدارنګې دا انسان موجود دی خدا دا نشي ویلی چې زه به سبا څه کومه، دا نشي ویلی چې زه به په کمه ځمکه باندې مرمه. نو دا هغه څیزونه دي چې دا له انسان په علم کې دي نشته. نو مفاتح د الله سره چې کوم دی خزانې د غیبو دي. تمام هغه څیزونه چې الله لا پیدا کړي نه دي یا یې پیدا کړي دي خو د هغې وروستو کوم احوال دي د هغه مغیبات دي چې د الله په علم کې دي. لا يعلمها نه پوهېږي په دې باندې الا هو مګر دغه الله پوهېږي. ويعلم د الله پوهېږي ما فی البر والبحر په هغه څه باندې چې په اوچه کې دي او په سمندر کې دي. وما تسقط من ورقة نه را پرېوځي یوه پاڼه الا يعلمها مګر الله په هغې عالم دی. هره پاڼه باندې د الله علم دی. ولا حبة او نه یوه دانه فی ظلمات الارض په تیارو د ځمکې کې. په دې ځمکه کې تا کمې دانې شیندلې دي تا ته پته نشته خو د الله په علم کې دي چې دا څومره دانې وي او دا څنګه ورکې شوي. ولا رطب ولا یابس نه لون سیز او نه اوچ سیز الا فی کتاب مبین مگر دا ټول دی په لوح محفوظ کې. دا الله لوح محفوظ کې لیکلی دي. خو لوح محفوظ کې چې کم سیز لیکلی شوی دی دا د دې دنیا د پیدایش نه والا د دنیا د پناه پورې دی. لہذا دا محدود علم دی. د الله علم په دې لوح محفوظ کې رابند نه دی. د الله علم د دنیا د پناه پورې دی او د هغې نه بعد دی. نو د الله علم دا غیر متناهي دی او د لوح محفوظ معلومات دا متناهي دي. خو دا څیزونه الله پکې لیکلي دي. وهو الذي الله هغه ذات دی یتوفاکم تاسو وفات کوي. مراد د وفات نه چې کوم دی د انسانانو خوب دی. دا نږدې دی د مرګ ته. څنګه چې انسان باندې مرګ راشي او دی نه پوهېږي چې کوم دی دارنګې دا خوب د هغه قریب څیز دی. نو یتوفاکم تاسو وده کوي باللیل د شپې ویعلم د الله پوهېږي ما جرحتم هغه چې تاسو کسب کوئ بالنهار د ورځې ثم یبعثکم فیه. نو یتوفاکم باللیل د شپې وفات شي نه معنه اوده شي. بیا یبعثکم فیه د ورځې د بیا راپورته کي. نو د شپې د اوده کوي د ورځې د پورته کوي. داسې روانه سلسلې لیقضا دپاره دی چې پوره شي اجل مسمى هغه ټیم مقرر الله څونه عمر درکړی هغه پوره شي. ثم الیه مرجعکم بیا به دغه الله ته ستاسو رجوع وي. ثم ینبئکم بیا به تاسو له خبر درکړي بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کو. وهو القاهر د الله غالب دی فوق عباده د پاسه د خپلو بندګانو نه. ويرسل علیکم را لیږي تاسو باندې حافظ و حفاظت کوونکي فرشتې. حفاظت کوونکي فرشتې د هر انسان سره دوه فرشتې وي. یو د انسان نیک اعمال لیکي او بل بد لیکي. او بیا دا چې کوم دی بدلیږي یو د شپې ډیوټۍ د پار راځي او بل د ورځې ډیوټۍ د پار راځي. دا مسلمه ده. قرآن مقدسه چې کوم ذکر کړي دي نو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روایت کې دا دی چې د یو سره چې کوم د انسان سره لس فرشتې وي دا د ورځې وسره لس فرشتې ولا بیا شپېله راځي د چې کوم د اندامونو حفاظت کوي او د دې نه زیات چې کوم د اقوال راغلي دي
نو حفظه حتی تر دې اذا جاء کله چې راشي احدکم الموت یو ستاسو ته مرګ توفته رسولنا وفات کې هغې لره زما فرشتې وهم لا یفرطون او دوی کمې نه کوي. په قبض د ارواحو کې قرآن کریم 3 طریقو سره چې کوم دی تعبیر کړی دی. داسې ویلې شوي دي الله یتوفى الانفس، دا نفسونه الله وفات کوي، نه الله ځان ته نسبت کوي. او دارنګې داسې چې الله پاک ملک الموت او عزرائیل ته نسبت کړی دی. یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بكم، ملک الموت هغه ملک الموت چې کوم دی ستاسو ارواح قبضه کوي، نو دینه پته لګي یو فرشته ده هغه روح قبضه کوي. او دریم نسبت داسې کولی شي جماعت د فرشتو ته، توفته رسولنا زما فرشتي چې کوم دی د هغه روح قبضه کوي. رسولنا جمع مینس کې تطبیق دا دی الله ته نسبت کیږي ځکه امر او حکم د الله دی، او فرشتو ته نسبت کیږي نو فرشتي ډیری وي نو ځکه دی غونډو ته نسبت کیږي. او کله یوازې عزرائیل ته نسبت کیږي ځکه دی افسر او مشر دی. نو دا درې واړه نسبتونه صحیح دي. اوس دا چې ارواح قبضه کوي نو یوازې عزرائیل قبضه کوي او که دا نور نو دواړه قوله پکې د مفسرینو شته. داسې شته چې ارواح تمام چې کم دی دا عزرائیل قبضه کوي، دا نور سره چې کم دی معاونین دي، خو په حقیقت کې ارواح دا صرف یوازې عزرائیل قبضه کوي، نو نسبت هغه ته کیږي او دا نور سره معاونین دي فقط. او داسې دي چې ارواح دا غونډې قبضه کوي خو افسر چې کم دی عزرائیل دی، افسر عزرائیل دی او ارواح دا نورم قبضه کوي، نو چې چونکې هغه افسر دی نو ځکه هغه ته نسبت کیږي او دا نورو سره دي. ثم ردوا بیا دی واپس کړی شي الله الله ته مولاهم الحق چې دی مولا دی حق، الا خبردار له الحکم د الله دپاره فیصله ده، وهو د الله پاک اسرع الحاسبین جلد حساب کوونکی دی. قل ورته وایم ینجیکم څوک خلاصې درکوي تاسو لره من ظلمات البر د تیارو د وچې نه والبحر او د سمندر نه. په دې اوچه کې تاسو باندې مصیبت راشي نو څوک مخلصي، سمندر په چپو کې رابند شي نو څوک مخلصي. تدعونه چې تاسو رابلئ تضرعا په عاجزۍ سره و خفیة او په پټه سره داسې وایي لئن انجیت انجانا که تا موږ ته خلاصۍ راکړو من هذه د دې نه لنکونن من الشاکرین موږ به شو د شکر ویستونکو نه. د دې نه به مو څو خلاصي نو قول ورته وایه الله الله پاک ینجیکم تاسو له خلاصۍ درکوي منها د دې نه، د تیارو د اوچې نه، د تیارو د سمندر نه، او دارنګې ومن کل کربین د هر مصیبت نه. ثم انتم تشرکون بیا تاسو شرک کوئ. دوی به د سمندر په چپو کې چې رابند شول نو بیا به یو الله ته آواز کوئ. دا نور چې کنده اوس کار نشي کولی نو الله فرمایي چې بیا راوځي نو بیا ولې شرک کې. همداسې فتح مکه موقع باندې ډېر مشرکان وتښتېدل، د ابو جهل زوی عکرمه وتښتېده، لاړ یمن طرف ته چې کوم دی سمندر ته ځان ویستو، هلته په کشتۍ کې سور شو. دې خوا یې ښځه راله ام حکم د پیغمبر علیه صلات وسلام نه د خاوند دپاره امن وغوښتو، نبي کریم علیه السلام امن ورکو، وی چې راولم امن کې به او ښځه پسې وروسته لاړه. چې ورسېده خاوند یې په کشتۍ کې سور دی تللی دی چې کوم دی، کشتۍ د سمندر منځ ته ورسېده، چپې ګډې وډې رالې، کشتیبان ورته وایي یو الله ته آواز کوئ ګینې غونډ غر کیږو. عکرمه ځان سره وایي چې د یو الله نه خو زه راتښتېدلی یم، پیغمبر خو موږ ته وایي چې تاسو یو الله ومنئ، د هغې نه خو زه راتښتېدلی یم چې کوم دی، نو چې دلته زموږ خدایان کار نه کوي نو هسې چې کوم دی موږ ته خدایان وایو. ډکې ویره که خلاص شومه که نه نو پته لګي چې دا پیغمبر خبره صحیح کوي. کشتۍ کار ونه کړو، مخکې نه شو تللی، کشتیبان کشتۍ واپس کړه، واپس چې کوم دی مکې سیټ ته راووتل. چې رال وړاندې نه په اوبو کې چې روان دی چې ویې کته ښځه په سیټ کې ولاړه ده. د پړه کې سوچ وکړو چې پیغمبر داسې معلومیږي چې سړي خو غونډ وجلي دي او ښځې نه پرېږدي، زما ښځه هم راتښتېدلې لکه چې ښځې هم وجني. نو هلته دا یره ورسره پیدا شوه چې غاړې ته راکوز شو نو ښځې خوا ته راله، هغه ته یې تیم را وشړلې، هغه ته نه زه یې شړلی نه یم، تا دپاره امن دی، ما دپاره څنګه امن دی، ما خو دونه رواني کړي، پلار چې مې دونه رواني کړي، بس امن. بیا ورته یو کافر پلان کې وایي هغه ته هم امن ورکړه، پلان کې هغې هم بخلی، پلان کې هغې هم بخلی. نو بیا واپس را روان شو. وجه همدغه چې لکې دا به چې دلته موږ له خدایان کار نه کوي چې کوم دی نو بل ځای کې به څه کار وکړي. نو قول ورته وایه دغه الله تاسو له خلاصۍ درکوي.
قل ورته هو القادر دغه الله قدرت والا دی علی په دې خبر ان یبعث علیکم چې راولیږي په تاسو باندې عذابا من فوقکم عذاب د پاسه ستاسو نه په دې قادر دی چې د اسمان نه په تاسو تندر نازل کړي څنګه چې کوم دی د موسی علیه السلام ملګرو باندې اور نو نازل شوی او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو ستاسو نه په دې ځمکه مخکته نه باسي دارنګې د ځمکې تاسو ته چینی کې او غونډ طوفان کې غرق کې لکه چې څنګه د نوح علیه السلام قوم غرق شو او یلبسکم یا تاسو ګډ وډ کی شیعه مختلفې ډلې جدا یوه ډله ده چې کوم دی او دا بله ډله ده او یو بل سره په اختلاف کې شي او یو بل سره وجنګېږئ ویذیق ورسوي بعضکم بعضې ستاسو ته بأس بعض عذاب د بعضو یو بل سره ښه چې کوم دی په تورو باندې او په ټوپکو باندې وجنګېږئ داسې عذاب درکړي انظر وګوره کیف نصرف الآیات موږ څنګه بیانو آیاتونه لعلهم دې دپاره یفقهون چې دوی پوه شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله نه سوال وکړو یا الله پاکه زما دا قوم تمام په تمام د ولږې نه مه وجنې الله وله ومنله نه به وجنم دویم سوال وکړو یا الله پاکه دا کافران په مسلمانانو باندې داسې مه مسلط کوي چې دا تمام مسلمانان ختم شي الله وله سوال قبول کړي نیشي ختمولی که دا کافران دا تمام دنیا را جمع شي وغواړي چې مسلمانان اسلام ختمو نیشي ختمولی تکلیف به خو ختمولی نشي دا ابدي دین دی الله دا سوال وله ومنه یا الله پاک زما د امتیانو نه اختلاف کټ کې چې د یو بل سره اختلافونه نه کوي الله پاک وله دا سوال نه دی منلی نو تاسو ګورئ که نه اوره پارټي د بل پسې نه ختي د بل پسې ورکوټې پارټیانې غټې پارټیانې ان تر دې چې بعضې اسلام نه پکې وځي او قتل و قتال ته پکې خبرې ورسیږي نو دا اختلاف پکې پروت دی دا پکې چلیږي نو بعضې د بعضو عذاب اوسکینو وکذب به قومک تکذیب کو په دې قرآن کریم سره ستا قوم وهو الحق حال دا چې دا حق دی قل ورته ویل لست علیکم بوکیل زه نه یم په تاسو ذمهوار لکل نبأ د هر خبر دپاره مستقرون زیاده قرارې وي هغه وخت راشي نو هغه خبرو له راشي وسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوهه شئ واذا رأیت الذین کله چې ته ویني هغه کسان یخوضون چې دا ننوځي فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا دوی زما د آیاتونو په ابطال کې کوشش کوي د دین پسې مسخري دي قرآن پسې ټوقي دي علماو پسې ټوقي دي یخوضون فی آیاتنا الله فرمایي فاعرض عنهم دوی نه اعراض وکړه دوی سره مه کښېنه حتی تر دې یخوضو چې دوی ننوځي فی حدیث غیره په نورو خبرو کې و اما ینسینک الشیطان که ییر کړي ستا نه شیطان دا خبره تا نه شیطان یره کړې وه دوی لګې دي چې کوم د دین پسې مسخرې کړي خو ته هم ناسې خو ستا فکر نه و فلا تقعد بیا ته مه کښېنه بعد الذکرا پس د یادوالي نه مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه چې درته یاد شي نو مه کښېنه وړاندې دا مضمون وی که بالفرض ستا داسې مجبوري وي چې سفر دی بل وي نو اعراض وکړه د دوی نه اعراض ته نه وکړه چې کوم دی ځکه چې تم په جاز کې ناست هغې بکواس کوي د دین پسې نو ته خو بل خوا نه شي تللی وما على الذين نشته په هغه کسانو یتقون چې دوی تقوا کوي من حسابهم د هغوی حساب من شی څه شی ولکن ذکرا لیکن دا نصیحت دی لعلهم یتقون دې دپاره چې دوی تقوادار شي وذر الذین پرېږده هغه کسان اتخذوا دینهم چې دوی نیولی دی خپل دین لعبا په لوبو سره دا دین ورته لوبې ښکاري ولهوا او د غفلت سامان ورته ښکاري وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کړي دوی لره ژوند د دنیا وذکر به نصیحت ورکړه دوی له په قرآن ان تبصله چې ګرفتار نشي نفس یو نفس مخکې د هغې نه چې هر نفس په خپل بد کردار کې ګرفتار شي او بند شي د دې نه مخکې ورله نصیحت ورکړه بما کسبت په هغه څه باندې چې د کسب کړی لیس لها نه به د نفس دپاره من دون الله غیر د الله نه ولیون څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سپارشي و ان تعدل کل عدل او که ته پیدیه ورکې په پوره پیدیه ورکولو سره معنی دا ده چې ته قیمت کې بیا ډیر مال او دولت ورکې چې ځان د جهنم نه خلاص کړي لا یؤخذ منها نه به شي اخیستی دنه اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلو چې دا گرفتار شوي دي بما کسبو په هغه څه باندې چې دوی کسب کړی دی په خپلو بدو اعمالو کې رابند دی لهم شراب دوی دپاره بسکل وي من حمیم د ګرمو اوبونه وعذاب علیم دوی دپاره عذاب دردناک دی بما کانو یکفرون په سبب د هغه چې دوی کفر کو قل ورته وایي اندعو آیا موږ راوبلو من دون الله غیر د الله نه ما هغه الهه لا ینفعنا چې هغه موږ ته فایده نشي راکولی نه په دنیا کې نه په آخرت کې لا ینفعنا موږ ته فایده نشي راکولی ان عبدناهم که موږ د هغې عبادت کوو
ولا یضرنا او موږ ته ضرر نشي راکولی ان ترکناهم که موږ دوی پرېږدو عبادت یې نه کوو داسې خدایان راوبلو چې نه پکې څه پیدا شته او نه نقصان ونرد واپس شو علی عقابنا په خپلو پوندو باندې بعد اذ هدانا الله پس د هغې نه چې الله موږ ته هدایت وکړو کالذي په شان د هغه کس استهوته الشیاطین چې هغه ته رسول کړي وي شیطانانو ایمان نه واپس شو چې کوم دی او دغه خدایان راوبلو نو داسې به حیران شو لکه څنګه چې مثال الله ذکر کوي یو سړی دی هغه شیطانانو داسې بد حواسه کړی دی د کلي علاقې نه په سفر روان دی یو شړ بیابان کې دا ودرو او دی داسې بد حواسه او بې عقله کو چې د لارې پته ورته هم نه لګي د لارې پته ورته هم نه لګي چېرې زما لار په کم طرف وه ملګری ورته ویل که داسې راځه وایي نه داسې نه ده داسې ده بل ورته لکه داسې راځي نه دام نه ده څنګه چې دا متحیر او حیران ولاړ دی نو ښکاره ده چې دی د بیابان نه تلی نه شي منزل مقصد ته رسېدی نه شي کم انسان چې د ایمان او د اسلام نه بل طرف ته لاړو نو دا کامیاب نه دی دا به دقسې متحیر وي دا به همدغه شانتې حیران وي منزل مقصد ته نشي رسېدلی نو حیرانه استهوته رسول کړي هغه ته شیطانانو فی الارض حیران دی حیران ولاړ وي له اصحاب د ملګري وي یدعونه دا رابلي الی الهدی لار طرف ته دا لار ده داسې راشه ورته وایي ائتنا زمون خواته راشه خو هغه بد حواس دی په دې نه پوهېږي قل ورته وایي ان هدی الله بېشکه هدایت د الله هو الهدی دا هدایت دی و امرنا ما ته امر کړی شوی لنسلمه چې تابع شم لرب العالمین دپاره د رب د مخلوقاتو وان اقیموا الصلاه او ما ته امر کړی شوی چې قایم که منځ وات واتقوه د الله نه ویرېږئ وهو الذي الله هغه ذات دی الیه تحشرون هغې ته به تاسو جمع کیږئ وهو الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض پیدا کړي اسمانونه ځمکې بالحق په حق سره ویوم یقول هغه ورځ چې الله وفرمایي کن موجود شفه یکون بیا به دا موجود وي اسمان ځمکې پیدا کړي ابتدا دلیل دی د اعادې دپاره څنګه چې دغه عظیم قدرت والا دا کائنات موجود کړي دي نو چې دا دوباره انسانان دا وفات شي نو چې بیا اراده وکړي کن فیکون سره به دا بیا تمام جمدي وي قوله الحق د الله وینا د حق په دې احیا په جمدي کولو د مړو اعادې باندې د الله وینا حق ده وله الملک د الله دپاره فیصله ده یوم هغه ورځ ینفخ فی صور چې پوک ولی شي په شپېلې کې صور چې کوم دی شپېلې ته ویلی شي حدیث پاک کې راغلی الله یو مخلوق پیدا کړی دی د ښکر په شکل باندې او په دې کې به الله دا تمام ارواح جمع کوي او په دې کې دومره سوري دي چې دا څومره ارواح دي چې کله الله پاک دوباره مخلوق پورته کوي او په دې کې پوکې وکړی شي نو د هر یو سوري نه به یو چې کوم د روح وځي داسې به نه وي چې یو سوري باندې دوه روحونه وځي او دا به هغه جسد ته ورسیږي او د هغه سره واپس یو ځای شي راپورته کېږي به الله پاک دا عظیم مخلوق پیدا کو د ښکر په شکل باندې او د عرش پسې اویزان کو الله فرشته پیدا کړه دې ته چې کوم دی اسرافیل وی او بیا یې ورته وویې دا چې کوم دی په خوله کې ونیسه انتظار کوه نو په دې خوله کې ایښوله یو وخت په مخ کې یو وخت په وروستو او الله طرف ته چې کوم دی عرش طرف ته دا مخ کو کړی دی او د الله د حکم په انتظار چې کله الله امر وکړي زه په دې کې پوکې وکم نبی کریم علیہ السلام د دینه مختصر تعبیر داسې کوي کیف انعم وصاحب السور التقما یو سړی په دنیا باندې څنګه خوشعیشي کوي په دنیا باندې انسان څنګه خوشحاله شي کم چې فرشته الله په شپېلې مقرر کړي هغه شپېلې په خوله کې نیولې ده او د انتظار کې ده نو چې د قیامت داسې انتظار دی نو په دې کې به انسان مخکې څنګه چې کم دی خوشعیشیانې کوي او مزې به کوي نو ينفخ فی الصور عالم الغیب د الله پوهیږي په غیب او شهادت او په حاضر وهو الحکیم الخبیر د الله حکمت والا او خبردار ذات دی وإذ قال ابراهیم لأبیه ابراهیم علیه السلام د خپل قوم سره د خپل پلار مور سره د خپل چې کوم دی بادشاه سره د دې هر یو سره چې کوم دی بحث او مباحثې کړي د الله د دین په بنیاد باندې نو دای د پلار سره چې کوم دی مخکې د الله د دین دعوت ورکوي او د پلار سره چې کوم دی خبره کوي مزید تفصیل لږ وروستو ته صورت انبیا وغیره کې راځي دلته مختصر ټکي دي نو ورته ویل ابي خپل پلار ته آزره
دا آزر نوم دی او بعضې وایي د لقب دی او تاریخ خپل نوم دی او څوک دا ذکر کوي چې آزر دی تره دی او تره ته هم پلار ویلی شي دواړه قوله د مفسرینو شته. آزر چې کوم دی حفظ الرحمن صاحب چې کوم دی په قصص القرآن کې د دې معنی کوي محب الصنم. آزرا ای د بوتانو چې کوم دی عاشقه محب الصنم د بوتانو سره مینه کوونکی. او زمونږ یو استاد هغه معنا کوله بدماش سره. نو د ته وی پلار ته آزره بدماشه چې د الله په مقابل کې ولاړې. د دنیا بدماشان خدای چې د بل انسان مقابل کې وي. دا د بتکدو مشري به کوله بوتانو مشري به کوله ته دونه بدماش شوی چې د الله په مقابل کې ولاړې. آزره اتتخذ اصناما ته نیسي دا بوتان الهتن په خدای سره انی اراک بشک زتاین مو قومک استا قوم په ضلال مبین په گمراه ښکارا کې. وکذالک هم دارنګ نوری ابراهیم موږ خو ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض حکومت د اسمانونو او د ځمکو ملکوت دا د ملک نه راوتی دی او دا تا پکې د پاره د مبالغې ده پوره چې کوم دی ملک او پوره حکومت د اسمان او د ځمکو دا مو ته وخو. هغه مفسرینو ذکر کړي چې الله جل جلاله دا په صخره بیت المقدس باندې ودرو. بیت المقدس کې یو کاڼی دی په دې ودرو. بیا بره وګوره د اسمانونه چې څومره دی او دا پیزا دا ټول الله د مخې ته کړه او یو اسمان د بل نه حایل او پرده نه. دا چې څومره بره و د ارس ورته داسې لکه څنګه چې ته خپل مخې ته ګوري اسمانونه الله داسې ورته ښکاره کړه. همدغه رنګې دا تمامه ځمکه دا ورته الله داسې راغونډه کړه. لکه مثال په طور یو خار دی چې کم دی نو ته وګورې د کراچۍ څومره غټ خار دی خو که دا ښار ته په ماډل کې راولي نو مخې ته کېږي چې کوم دی چې دا ماډل دی نه دا بنګله ده دا پلان کې بازار دا پلان کې داسې پېښور او داسې بل او بل نو غټ سیز داسې را مختصر کېږي. الله دا غونډه دنیا دغه شانې د مخې ته کېښوله نو د غونډې دنیا یې داسې تماشه کوله. مفسرینو ذکر کړي چې د ټولې دنیا هر یو تماشه کوي. وې کته چې کوم دی یو سړی ګناه کوي یا الله پاکه ته وګوره دا خو ستا مخالف چلیږي الله برباد یې کړي الله چې کوم دغه هلاک. بل کس یو کته نه غم ګناه کوي یا الله پاکه دا هلاک کې دی چې کوم دی رواني کوي سمیږي هغه هم چې کوم دی تباه شو. دریم کس باندې نظر پرېوتو غوښتلې چې هغه باندې خیري وکړي الله ورته وفرمیل زما خلیل نه دا زما بندګان دي دا زما بندګان دي چې کوم دی یا به له توفیق د توبې ورکم ګناه وکړه خو توبه به وباسي بیا به سم شي. که نه چې کوم د اولاد به ورکم هغه به صالحان شي. که بالفرض دام صالح نه بچی هم صالح نه نو یو قیمت مې برابر کړی هلته به راشي. انسانانو کې خو دونه تحمل نه الله پاک د خپلو بندګانو سره د حلم معامله کوي. نه موږ ورته وخو حکومت د اسمانونو د ځمکو ولیکون من الموقنین دې لپاره چې دی شي د یقین کوونکو نه. فلما جن علیه اللیل دی د قوم سره مباحثه ده. قوم د ستورو د سپومې د انور عبادت کو نو شپه راوختله رأا کوکبا د وکته ستوري دی د ستورو عبادت کو نو قال ورته وی هذا ربي دا زما رب دی. دلته دوه تفسیره باندې اکتفا کولی شي. یو دا چې هذا دا خبر دا په معنا د استفهام دی. کله خبر په معنا د استفهام وي کله استفهام په معنا د خبر وي. دلته استفهامی معنا ده اهذا ربي قوم اهذا ربي آیا دا زما رب دی استفهام دی تاسو رب وایي. اوس مخکې په هغه باندې دلیل ذکر کوي. نو فلما افل کله چې دا ستوری پرېوته نو قال دی وی لا احب الافلین زه نه خوښوم پرېوتونکي چې کوم شی پرېوځي نو هغه څنګه خودی شي. او دویم دې سره چې کوم دی حذف د عبارت نو دی ورته وی هذا ربي فی زعمکم قومه چې تاسو ما ځان ته رابلئ نو ستاسو په خیال باندې رب دا ستوري وي دته رب ویم نو هذا ربي فی زعمکم ستاسو په ګمان باندې رب دا دی ستاسو په ګمان. لہذا انبیاء علیهم الصلاة والسلام د ګناه نه د شرک نه دا معصوم وي قبل نبوت او بعد نبوت. دا نه چې ګینې ابراهیم علیه السلام د ستوري ته رب ویلی دی سپومې ته رب ویلی دی داسې نه دی ویلي. او چې کم کسان دغسې خبره کوي نو غلط دي خطا شوي دي. بیا د ځانه پکې بعضې تقسیمات هم کوي وجي یو شرک وي چې کم دی په وسیله کې او په لاره کې او بل شرک دی په مقصد کې نو شرک په مقصد کې دا منی او په لار کې که شرک وکړی شي نو دا جایز دواړه منه دي.
نه داسې تقسیم مفسرین ذکر کوي او نه داسې شته، بلکې دلته په معنا هذا ربي في زعمكم فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر کله چې وکتل سپوږمۍ بازغا خاتون کې ونو قال وی فرمایل هذا ربي دا به زما ربي ستاسو په خیال فلما افل کله چې سپوږمۍ پرې وتل نو قال وی ویل ان لم يهديني که هدایتونه کې ما ته ربي زما رب لاكونن من القوم الضالين زب شم د قوم گمراهونه فلما راى الشمس بازغه عربی کې شمس دا مؤنث وي نو ځکه ذکر کی بازغه او سپوږمۍ قمر دا مذکر دی نو بازغن قال بی فرمایل هذا ربي دا به زما ربي ستاسو په خیال نو تاسو خو د رڼا نه متاثر په دې سپوږمۍ کې رڼا ده په دې ستوري کې رڼا ده نو زیات رڼا خو په انور کې ده بیا خو ګینې دا به غټ خو دی نو ځکه فرمایي هذا اکبر دا خو به لوی خو دی فلما افلت کله چې نور پرېوته نو قال بی فرمایل یا قوم ای زما قوم انی بریء بېشکه زه جدای مما تشرکون هغه چې تاسو سره شرک کوئ انی وجهت بېشکه ما مخ کو وجهي خپل مخ للذي هغه ذات ترپاره فطر السماوات والارض چې پیدا کړي اسمانونه ځمکې حنیفا په دې حال کې چې مایل یم دین حق ته وما انا من المشرکین او زه نه یم د مشرکانو نه وحاجه قومه د سره مباحثه او جګړه وکړه خپل قوم قال ابراهيم عليه السلام ورته تحاجوني تاسو ما سره جګړه کوي فی الله فی توحید الله د الله وحدانیت کې زما سره چړ کوي فی الله فی دین الله د الله په دین کې وقد هدان حال دا چې الله ما ته هدایت کړی دی ولا اخاف زنه یریږم ما تشركون به هغه چې تاسو هغه سره شرک کوئ الا ان یشاء ربي زنه یریږم هغه چې تاسو د الله سره دا بوتان شریک کړي دي نو دا معنا ما ته هیڅ ضرر تکلیف نشي راکولی الا مگر ضرر تکلیف به هغې ان یشاء ربي چې خوښه شي زما د رب شی اس شی نو چې الله ضرر راکوي یا قبه راکوي ستاسو بوتان نشي راکولی وسع ربي پراخه دی زما رب کل شی علما هر څیز ته په اعتبار د علم افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ وکیف اخاف زه څنګه ویرېږم ما اشرکتم هغه چې تاسو سره شرک کړی دی ولا تخافون تاسو نه یریږئ د الله نه انکم اشرکتم چې تاسو شرک کړی تاسو مشرکان نه یریږئ او د دې شرک سره زه څنګه چې کوم دی ویرېږم اشرکتم بالله تاسو شرک کړی د الله سره ما هغه لم ينزل به علیکم چې نه دی نازل کړی الله په تاسو سلطانا څه دلیل فای الفریقین پس کم یو په دوو ډلو کې یو د توحید والا دی او بل د شرک والا دی احق بالامن دا حقدار دی په امن بچا د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ نو که ته پوهیږئ ښکاره ده چې څوک د الله دوستان دي د هغې دپاره به امن وي خو بیا که دوی په حق باندې اقرار نه کوي الله فرمایي ورته ووایه امن والا خلق الذین آمنوا هغه کسان دي چې مؤمنان دي ولم یلبسوا ایمانهم او نه دی خلط کړی خپل ایمان بظلم د ظلم سره ایمان د ظلم سره نه دی خلط کړی نو اولئک لهم الامن امن دوی دپاره دی د آیت کریمه صحابو باندې لږ ګران شو ځکه الله فرمایي چې ایمان راوړي او بیا ولم یلبسوا ایمانهم دا ایمان د ظلم سره خلط نه کی نو صحابه وې داسې څوک دي چې ایمان دې راوړي هغه دې بیا خطا او ګناه نه کړي انسان نه خو خامخا ظلمونه کېږي خطا ګناه کوي نبی کریم علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو نو پیغمبر علیه السلام ته فرمیل دلته مراد د ظلم نه شرک دی ایمان دې راوړو خو واپس بیا مشرک نه شولې په ایمان باندې برقرار پاتې شوې د ظلم نه مراد شرک دی ځکه چې سورت لقمان کې لقمان حکیم خپل بچی ته نصیحت کوي او بیا ورته فرمایي ان الشرک لظلم عظیم ان الشرک لظلم عظیم شرک ګوره دا ډېر لوی ظلم دی لہذا ظلم شرک ته ویلی شوی دی نو ایمان دې راوړو ولم یلبسو بیا د ظلم سره خلط نه کړو اولئک دا کسان لهم الامن دوی دپاره امن دی وهم مهتدون او دوی په هدایت دي وتلک حجتنا دا زموږ دلیل آتیناها ابراهیم موږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته علی قومه په خپل قوم دا دلایل مو هغه ته وښول نرفع من پورته کو درجات من نشاء درجه چاله چې مخ وخشي ان ربک بشک استرب حکیم علیم حکمت والا دی او پوهه دی ووهبنا له اسحاق و یعقوب الله پاک وته فرمایل دا قوم د پرې د هجرت ته نوکا نو هجرت یو کو چې کم دی ځکه ابراهیم علیه السلام عراق کې اوسېده کوسا محله ورته د توبه په وزن باندې د دې ځای نه هجرت کو مصر باندې لاړ شام ته نو قوم قبیله رشتہ دار پاتې شو الله فرمایي مولا د هغې نه بهترین چې کوم دی رشتہ دار ورکړه انبیا بچي مې وله ورکړه نه موږ ورته وبخو اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام
کلن دا هر یو هدینا موږ ورته هدایت کړی و نوح نه دارنګې نوح علیه السلام هدینا موږ ورته هدایت کړی من قبل پخوا د ابراهیم علیه السلام نه دا مخکې تیر شوی ومن ذریته او د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه داود علیه السلام سلیمان علیه السلام ایوب علیه السلام یوسف علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام د اولاد د ابراهیم علیه السلام دته ابو الانبیاء ویلی شي وکذالک هم د قرنګ نجزی المحسنین بدل ورکو موږ نیکانو ته وزکریا او زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام الیاس علیه السلام کل من الصالحین دا ټولو د نیکانو نه دا کل من الصالحین د اعلی صالحانو نه چې انبیا دي و اسماعیل علیه السلام یسع علیه السلام یونس علیه السلام او لوط علیه السلام وکلا دا هر یو فضلنا موږ غوره کړي علی العالمین په مخلوق د خپلې زمانې ومن آبائهم او بعضې د پلرونو د دوی نه څه پلرونو نوح علیه السلام ادریس علیه السلام و ذریاتهم او څه دوی اولاده وه و اخوانهم او څه د یو بل رونه و واجتبیناهم ما دوی غوره کړي و هدیناهم ما دوی ته ښوونه کړې وه الی صراط مستقیم لارې نیغې ته ذلک هدی الله دا د الله هدایت دی یهدي به من یشاء هدایت کې په دې باندې چاله چې خوښه شي من عباده د خپلو بندګانو نه ولو اشرکو که د انبیاو شرک کړی وی لحبط عنهم دوی نه برباد شوي وو ما کانو یعملون هغه چې دوی عمل کوو ولو اشرکو انبیا شرک نه کوي د دې وجې نه وړاندې تا مضمون ذکر کو دا دی وی چې شرطیاتو کې تحقق دا لازمي نه وي نو دا کلام شرطي دی ولو اشرکو بالفرض که دوی شرک کړی وی بالفرض و تقدیر که دوی شرک کړی وی نو دا کلام فرضي وي کلام شرطي وي انبیا د شرک نه پاک وي او داسې کلام د انبیاو سره ذکر کیږي دا تعلیم امتیانو ته ته سوچ وکړه چې د پیغمبر په شان کې الله دا فرمایي که د شرک وکړو جو ګوره برباد بشي نو زما او ستا به څه پوزیشن وي نو دا نورو دپاره سبق او تعلیم وي لا حبط عنهم برباد بشي دوی نه ما کانو یعملون هغه چې دوی عمل کو اولئک الذین دا هغه کسان دي آتیناهم الکتاب چې ما ورکړی دوی ته کتاب والحکم دوی ته ورکړی علم او پوهه والنبوت او پیغمبري فإن یکفر بها که کفر کی په دې سره هؤلاء دا کسان د مکې فقد وکلنا بها زه به مقرر کم په دې باندې قوما بل قوم لیسو بها بکافرین چې هغه به نه په دې باندې کافران د دې انبیاو په جماعت چې دوی نه مني نه نور قومونه به پیدا کم چې هغې به کفر پې نه کوي دا څوک دي دا د عجمو خلک دي اولئک الذین دا هغه کسان دي هدى الله چې الله ورته هدایت کړی فبهداهم پس د دوی د هدایت پسې اقتدي روان شه د دوی د هدایت پسې روان شه د دې دا مقصد نه دی چې ګینې د پیغمبر علیه صلات وسلام نبوت ګینې دا کامل نه دی پوره نه دی ځکه د بل اقتدا کوي دا مقصد نه بلکې الله فرمایي دا خلک د خپلو جاهلانو پسې روان دي دا خلک د مشرکانو پسې روان دي د بل پسې چې تلل کې نو داسې وګوره چې څنګه د انبیا دي د بل پسې تلل کې نو داسې خلکو پسې لاړ شه نو معنا یو جاهل د دین نه ناواقف دغه خبره مه منه او یو د دین نه باخبر بیا دغه خبره منه نو ځکه چې کم الله په دوی رد ذکر کوي چې دوی د خپلو مشرانو پلرونو پسې روان دي او داسې مشران چې لا یعقلون شیئا ولا یهتدون نه پوهیږي په څه څیز باندې او نه په هدایت دي نو دې نه منع کوي او چې کم په هدایت وي پوهه وي د هغه پسې تلی شي څنګه چې د انبیاو تذکره وشوله الله فرمایي فبهداهم د دغه هدایت د انبیاو پسې اقتدي روان شه قل ورته وایه لا اسألکم علیه اجرا زه نه غواړم ستاسو نه په دې باندې مزدوري تاسو ایمان ته نه راځئ نو رکاوټ د ایمان نه تاسو دپاره بوج تاوان پیسې دي نو تاسو نه په دې څه مزدوري نه غواړم ان هو نه دی دا الا ذکر مګر دا نصیحت دی للعالمین دپاره د مخلوق وما قدر الله حق قدره نبی کریم علیه الصلاة والسلام د بعضې علماو د اهل کتابو سره څه خبرې وکړې هغې به په ضد ولاړو په ضد ولاړو چې کوم دی نو خبره نه منله ویلی شي په دې کې مالک ابن سیف دا د بدن نه ډېر غټ نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ووې ستاسو په کتاب تورات کې تا دا مضمون ویلی دی چې ان الله لا يحب الحبر السمین الله چې کوم دی سور مولا نه خوښوي جو دی قار شو ځکه دی خو غټو نو دی قار شو نو د هر څه نه انکار وکړي د سر الله وحی هم نه در رالیږلی د خپلو ملګرو ورته ووایي چې تا خو د ټولې وحی نه انکار کوې ولې تورات زمونږ کتاب وحی نه ده الله موسی علیه صلات وسلام ته ولې تورات نه دی ورکړی نو دی قار شو د هغه غوسه کې د ټولو نه انکار وکړو نو بیا دوی د خپلې مشرۍ نه دا کټ کو او د دې په ځای باندې کعب ابن اشرف خپل مشر مقرر کو
او بعضې فرمایي دا فنحاسو هغه داسې ویلو چې الله پاک چې کړی د سره وحی نه درالېږلی. اوس دا ټکی چې الله پاک سوره مولا نه خوښوي هغه جدا مسلې وي. دا حدیث کې هم راغلي ابو داود کې دا روایت شته. نو معنا دا د یو انسان داسې وي چې د الله نه د الله د دین نه داسې غافل وي که نه صرف خروس کوي ښه. او دا هر انسان داسې وي چې ته دغه شانتې صرف خروس کو خوراکونو پسې ونه خرې دونه سټ به وکړې که نه د ګرځېدو به هم نه. تاسو به هم دغه شان چې فارغ شئ که نه مولیان او بیا چې کوم دی نور سپیکر در سره نه وي که نه او صرف خوراکونه نو خوراکونه خو الحمدلله مولیانو ته الله ډېر زیات ورکوي. او ته چې کوم دی خوراک کې نو بیا چې چیس کې که نو د غر نه آخه به پیله راوچتې ښه بیا به د خېټه مخې ته دونه غر جوړ شوی که نو داسې او چې د بل سره بیا ستړي مشي که نو بیا به ستړي مشي نه شي کول بیا مباتنی صرف خېټې به جنګوئ که نه بیا به داتې جوړ شي او دا سر به دې چې کوم دی دا بیا په دې اوږو کې ورک شي. خو نه دې دپاره موږ نه یو پیدا ښه. او چې کله تا سره خپل ژوند زندګي فکري بلکل ته غوښه نه شي اخیستلی ته چې په مړه خېټه خوراک کوې چې که نه ته به څنګه کتاب ګورې بیا خو به یې دې له خوله وازه کړي بیا به خوبونه کوې نه خوبونو باندې خو کار نه کېږي. بیا به چې کوم دی کتابونه به ګورې درس به کوې د قوم چې کوم دی دین تا پسې نښتی دی نو تا ته به دومره ټیم هم نه میلاویږي چې ته پیاله چای وڅکې. تا ته به دومره ټیم هم نه میلاوي. اوس خو ته اوزګار ګرځې او چې فارغ شي نو بیا به تا ته د چای ټیم هم نه میلاویږي. دې خوا به دې پیاله پرته وي دې خوا به چې کوم دی ته کتاب پروت وي. نو چې دغه شانتې خپله زندګي ته معلومه وي نو بیا تا کې صحیح وخت هم نشي راتللی ښه بیا به هم دغه شانې زندګي تېرېږي. نو داسې کس چې د دې هر څه نه په غفلت کې شو صرف خوراک کا کې مقصد کو نو داسې انسان خو نه دی داسې عالم خو نه دی. نو الله دغه شانتې ملا بیا نه خوښوي. او کله انسان داسې وي نسبي لحاظ هم تأثر وي ښه. بعضې مور پلار بدن نه غټ وي نو بچی هم لازمي خبر ده چې پنډه وشي دا د هغه نسب دی. نو نسبي لحاظ باندې چې کوم دی او د هغې د بدن لحاظ داسې دی نو دا مضموم نه دی. د چا مثال مور او پلار بدن نه چې کوم دی کمزوري لازمي خبرې بچی به هم هغه شانتې کمزورې راځي او مور او پلار بدن نه غټي نو بچی به هم غټ وي. نو دا مضموم نه وي. خو کم چې یو سړی د دین نه د دې خبرو آخرت نه غافل وي او صرف خوراک سکاک مقصد کی او په دې باندې چې کوم دی بدن غټېږي نو دا مضموم څیز وي. دا ستا او بیا د غویي څه فرق دی. خو غویي هم دغه چې کوم دی خوراکونه کوي او څونه سورب کېږي ته هم هغه شانې شوی. نو الله فرمای دوی زما قدر ونکو وما قدر الله دوی قدر نکو د الله پاک حق قدره په حق قدر کولو سره اذ قالو کله چې دوی ووې ما انزل الله نه دی نازل کړی الله پاک علی بشرین په یو انسان باندې من شی څه شی الله د سره یو پیغمبر ته وحی نه درالېږلی. قل ورته یمن انزل الکتاب الذي چا نازل کړی هغه کتاب جاء به موسی چې په هغه راتله کړي موسی علیه السلام نورا دا رڼا وا وهدن دا هدایت للناس د انسانانو دپاره تجعلونه تاسو دا ګرځوي قراطیس قراطیس د قرطاس جمع د کاغذ ته وي تاسو دا ګرځوي ټوکړې ټوکړې تبدونها تاسو ښکاره کوئ کومه حصه چې ستاسو خوښوي نه هغه ښکاره کوئ وتخفونه کثیر او تاسو پټوئ ډېر کم احکام چې ستاسو په طبیعت جوړ نه هغه مو پټ کړي دي وعلمتم تاسو له تعلیم درکړی شوی ما لم تعلموا هغه چې په تاسو نه پوهېدلی انتم تاسو ولا اباکم نه ستاسو پلرونه قل ورته وایي الله دا تورات هم الله نازل کړی دا نور هم الله نازل کړي دي ثم ذرهم بیا دوی پرېږده وپرېښودهم په خپلو باطلو کې یلعبون چې دوی لوبې کوي وهذا کتاب دا قرآن کریم عظیم الشان کتاب دی انزلناه موږ نازل کړی مبارکون برکت والا دی مصدق الذي تصدیق کوونکی د هغه دی بین یدیه چې د نه مخکې و ولتنذر دې دپاره چې ته په دې سره ویرې ام القرى اصل د کلو دا مکه مکرمه ده دا د دنیا مرکز دی نو دا ویرې ومن حولها هغه چې دې نه چاپېره دي دلته عموما دو مطلب ویلی شي تنذره کې خطاب چاته دی که تنذره کې خطاب پیغمبر ته ووایي نه بیا ام القرى مکه ده ومن حولها چاپیر بیا عرب دي ځکه نبی کریم علیه السلام خپل ژوند کې تقریبا دغه عربو خطه باندې حکومت قایم کړی نو تنذره چې ته ویره ام القرى مکه مکرمه ومن حولها د هغې نه چاپیره ده عرب او که تنذره کې هر مخاطب او هر د دین داعی ته خطاب وکړي لتنذر مجاهده چې دا خلک ویره غازی چې دا خلک ویره داعی چې دا خلک ویره عالم چې ته خلکو ته بیان کې دا خلک چې کوم د دین ته راولي تنذره نو بیا مکه مکرمه ومن حولها هغه چې دینه چاپیره دي شرقا او غربا دا چې مشرق او مغرب او شمال او جنوب دا غونډ به د الله په کتاب یاری
والذین هغه کسان یؤمنون بالآخرة چې ایمان راوړي په آخرت باندې یؤمنون به دوی ایمان راوړي په قرآن وهم علی صلاتهم دوی په خپلو منځونو باندې یحافظون حفاظت کوي ومن اظلم څوک لوی ظالم دی معنا دې نه بل غټ ظالم نشته د چانه افترا من افترا د هغه چانه چې دی تړي علی الله کذبه په الله باندې دروغ الله باندې دروغ وتړي ځان ته پیغمبر وي د پیغمبر علیه صلات وسلام په وخت کې څلور کسان داسې وو چې هغوی ځان ته پیغمبران وی درې سړي یوه پکې ښځه هم وه طلیحه یوه پکې ښځه هم وه لہذا دا ټول چې کوم دی بیا الله ختم کړل نبی کریم علیه السلام وفرمیل زما په لاس کې چې کوم دی د بنګړي د سرو الله واچول په ما ډېر درانه شول ما وغورځول زه تعبیر کوم چې دا دوه کسان ځان ته په دروغه چې پیغمبر و یو اسود عنسی و د یمن او بل چې کوم دی مسلمة الکذاب د یمامې نو بیا اسود عنسی دلمی رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې هغه قتل کو او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه مخکې خبر ورکو د فیروز فاز الفیروز دلمی چې کوم دی کامیاب شو او اسود عنسی قتل کو خو لا داسې د ځمکې خبر نو راغلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی خبر ورکو او مسلمة الکذاب چې کوم دا به حضرت صدیق دغه سره وجنګېد او ډېر سخت جګړې د سره شوي دي بیا دوی هم ختم کړي دي او بل کس چې کومونو هغه بیا طلیحه بیا هغه تښتېدلی دی لاړو چې کوم دی شام ته بیا اخره کې بیا راغی بیا ایمان راوړو بیا سم شو او یوه چې کوم دی پکې جینۍ وه بیا هغه هم سمه شوې ده نو به هر کیف الله وی دی چې کوم دی وی ما ته وحي کېږي زه پیغمبر یم دا دومره ظالم د مسلمة الکذاب دوه کسان نبی کریم علیه السلام خواته رال مونږ د هغې استازي او دعوت مو دله راوړی داسې وکوه چې دا ځمکه به تقسیم کو نیمه به ستا شي نبي علیه السلام ته وي او نیمه به زما شي په نیم به ته پیغمبر یې په نیم به زه پیغمبر یم نبی کریم علیه السلام دغه کسانو ته وویې کوم چې استازي وو تاسو مسلمه ته څه وایې ویې موږ ته پیغمبر وایو نبی کریم علیه السلام ورته وویل که تاسو استازي نه وی که نه ما به تاسو نه سرونه کټ کړي خو طریقه دی چې څوک پیغام استازی راشي نو هغه ته به څه وایې نه ځکه تا امن ورکړی نو دا استازي چې کوم دی نو ځکه تاسو قتلوم نه بیا سننو کې روایت دی دا کسان وروسته بیا به داسې غلي غلي وراني به کول عبدالله ابن مسعود صاحب ته چا وویل دغه یو کس چې کوم نبي کریم علیه السلام خواته راغلی نو دی بیا هم هغه شانتې وراني کول نو چې خبر شو نو عبدالله صاحب راوغوښته وی تا ته پیغمبر داسې نه ویلي خو تا ته ویلو چې استازی نو ځکه درته څه نه ویم اوس خو استازی نه بازار ته یې ویستو چې که نو پانسي کو قتل یې کو اوس استازی نه تا له سزا در کوم نو به هر کیف ده ورته وی چې نیمه به ځمکه ستی او نیمه به زمی نبی کریم علیه السلام ته وفرمیل ځمکه اسمان د الله دی یورثها من یشاء د الله خوښه ده چاله ورکوي د دې نه ته مالک او نه زه نه دا تقسیمات نه کوو دا د الله ځمکه ده نو دا لوی ظالم هغه دی چې افترا علی الله کذبه په الله وتړي دروغ او قال داسې وی اوحی الی وحی کړی شوی د ما ته ولم یوحى الیه شیء او وحی نه کړی شوی هغه ته د څه شی وحی ته نه کړی شوی او د دروغ ویلی دي پیغمبر علیه السلام دا هم پیشنګویي کړې زمانه به وروسته راشي څلوېښت چې کوم دی کذابون دروغجن خلک به او دا هر یو به دعوه کوي د پیغمبرۍ چې زه پیغمبر یم خو دروغ وی دا څلوېښت محدثین ذکر کوي دا د تکثیر نه کنایه ده مانه ډېر خلک به داسې راځي ځان ته پیغمبر وي خو دا ټول دروغجن دي زمانه وروسته بل پیغمبر نبی علیه السلام وایي نه به راځي ومن قال چا چې داسې وی سأنزل زر دی چې زه به جوړ کم مثل ما انزل الله مثل د هغه چې الله نازل کړي دي زه به هم دغه شانې کتاب جوړ کم دا یو کس چې کوم دی عبدالله ابن سرح دا کاتب د وحی پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې قرآن نازل شو ته ولیکه نو یو ځل دی چې کوم دی څه بعضې ځایونو کې دی مرتد شو لاړ وتښتېدو یوه دا مسلم څه پیدا شولې او سره چې کوم دی مسلمانان یې قتل کړي نو وتښتېدو بیا د دپاره امن نو فتح مکه کې خو عثمان صاحب د دپاره امن وغوښتو نو نبی علیه السلام ولا بیا امن ورکو نو دی وایي زه به هم دغسې قرآن جوړ کړم چې څنګه پیغمبر جوړوي الله وایي دا دروغجن دی ولو ترا که ته وینې وي ظالمون هغه وخت کې ظالمان فی غمرات الموت په سلګو د مرګ کې وي والملایکتو فرشتې باسطو ایدیهم اوږدونکي وي د خپلو لاسونو او دوی له سزا ورکوي ورته وایي اخرجو تاسو باسئ انفسکم خپل روحونه
زه اوس د ځان نه روح وباسه. الیوم نن ورځې تجزون تاسو ته بدله درکړي شي عذاب الهون عذاب د سپکوالي بما کنتم تقولون په سبب د هغه چې تاسو وی علی الله په الله باندې غیر الحق غیر حق خبرې وکنتم وی تاسو عن آیاته د آیاتونو د الله نه تستكبرون تاسو تکبر کو. ولقد جئتمونا تاخیص تاسو برازي زما خواته پورا دا ځان لزان ل ار یو به بیل بیل روان یې کما خلقناکم لکه څنګه چې ما تاسو پیدا کړی وي اول مره اول کرتم وترکتم تاسو به پرېږدئ ما خولناکم ما اعطیناکم هغه چې ما تاسو له درکړي چاله مې اولاد ورکړی چاله مې مال او بنګلې ورکړي دا به ځان سره وړې نه دا تمام به دنه پاتې وي وراء ظهورکم وروسته د شاګانو نه وما نرا معکم زه به نه ینم تاسو سره شفعاکم ستاسو سپارشیان الذین هغه سپارشیان زعمتم چې ستاسو ګومان وو چې دا زموږ خدایان دي انهم بشک دوی فیکم شرکا چې دا په تاسو کې شریکان دي دا به تاسو سره نه لقد تقطع بینکم تاخی سره پریش ستاسو په منځ کې ودول عنکم رک بشي ستاسو نه ما کنتم تزعمون هغه چې تاسو ګمان کو. ان الله بشک الله پاک فالق الحب والنوا شکون کې د دانې دی او د اډو کې دی حب د حبتون جمع ده نوا د نوتون جمع ده اډو کې ته وی دا الله اوشکی دا غنه تیغ راوباسي یخرج الحي راوباسي جم دی من المیت د مړینا و مخرج المیت راوستون کې د مړی دی من الحي د جم دینا ذالکم الله دغه صفاتون ولا الله دی فانا توفکون پس تاسو کم طرف ته اړولې کېږي د حقنا فالق الاصباح د الله شکون کې د سبا دی سبا اوشکی رڼا پکې راوباسي وجعل الليل ګرځول الله شپه سکانن ذریعہ د آرام والشمس والقمر سپوږمۍ او د انوار او سپوږمۍ حسبانا ذریعہ د حساب ذالک دا تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د هغه ذات د چې غالب دی او پوهه دی وهو الذي الله هغه ذات دی جعل لكم النجوم ګرځولي ستاسو دپاره ستوري لتهتدوا بها چې تاسو په دې باندې لار حاصله کوئ ستورو ته ګورې په دې باندې خلک ځان دپاره لار معلوموي اوس هم دا طریقې دا جازونه دي چې کم دی دارنګې دریابي کم چې کم دی کشته او جازونه دا ستورو باندې هغوی خپل لار معلومي. قرآن مقدسه د ستورو درې غټې فایدې ذکر کړي دي یو فایده وبالنجم هم یهتدون په ستورو باندې تاسو لار حاصلوئ. دویم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح الله په د اسمان ښایسته کړی دی. او دریم وجعلناها رجوما للشیاطین دا مې د شیطانانو د ویشتلو دپاره یو ذریعه ګرځولې ده. د دې نه اخوا پکې نورې پیدې لټول دا تضیع د عمر دی اسې خپل عمر برباد دی او که څه پیدا پکې ځان له سړی ګوري او جایز وي او ناجایز نه وي مثال دا چې کم جازونه په دې ستورو ته ګوري او په هغې رواني نو جایز لار ده. یو سړی په دې کې ګوري چې کم دی دا حوادث پکې معلوموم او بیا ته راشي نو تا ته ویره ستوري کې مې کتلي او په دې نجومو زه پوهېږم او داسې به ستا کېږي یا به داسې حالت راځي نو دا دروغجن دی داسې کارونه بیا منع دي. نو تاسو دپاره تهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر په تیارو د اوچې او د سمندر کې قد فصلنا الآیات تاخیر سره موږ په تفصیل بیان کړي آیاتونه لقوم یعلمون د هغه قوم دپاره چې دوی پوهېږي وهو الذي الله هغه ذات دی انشأکم چې تاسو یې پیدا کړي من نفس واحده د یو نفس نه چې آدم علیه السلام دی فمستقر و مستودع به یې ورکړی هغه دپاره مستقر ځای د قرارې او مستودع او ځای د امانت. مستقر او مستودع کې مختلف اقوال راغلي. مستقر دا چې کنه د پلار شاوه چې هلته انسان زندگی تیروله مستودع یو څو ورځو دپاره د مور بدن ته رالی یا مستقر د مور بدن و چې هلته انسان زندگی تیروله مستودع بیا دنیا ده چې دنیا ته رالی څو ورځې ګوره امانتي دنیا کې مستقل پاتې کېږي نو یا مستقر دنیا ده چې دلته دې څو ورځې ده او مستودع دی بیا برزخ دی په قبر کې به یو څو ورځې. آیا مستقر دغه برزخ او حشر دا څو ورځې زندگی ده او مستودع بیا چې کوم دی جنت دی او جهنم دی نو څوک به مستقل په جنت کې وي او څوک مستقل په جهنم کې. قد فصلنا الآیات تاخیر سره موږ په تفصیل بیان کړي آیاتونه لقوم یفقهون هغه قوم دپاره چې دوی پوهېږي وهو الذي الله هغه ذات دی انزل من السماء نازل کړي د اسمان نه ماء اوبه باران فاخرجنا به موږ راوباسو په دې سره نبات کل شی ګیاګانې د هر څیز فاخرجنا منهم به موږ راوباسو د هغې نه خضرا شینکي ګیا راوټو کېږي نو اول شینکۍ ډېر تازه کچ نخرج منهم موږ د هغې نه راوباسو حبا دانې متراکبه یو بل د پاسه د غنم دی وږي ته وګوره د جوار وږي ته وګوره یو د پاسه دانې نیولي ومن النخل د کجور نه من طلعها د هغې د خوشونه دا چې کوم خوشه راوباسي بیا پکې وږی جوړوي قنوان نو دا چې کوم دی قنوان د هغې غونچک وي دانې یو بل ته نږدې نږدې
وجنات او باغونه من اعناب د انګور نه، وزیتون او د خونانو نه، ورومان او د انارو نه، مشتبها یو بل سره مشابه وي په خوند په رنګ کې، وغیر متشابه متشابه نه یو بل سره په خوند کې، خوندونه بیل بیل وي چې کوم دی رنګ یو شانتي وي. او کله داسې بعضې میوې د یو بل سره مشابه وي، نو څه ته ګرمې میوې وي، څه ته یخې میوې وي، څه چې کوم دی درمیانه مزاج والی. انظروا تاسو وګورئ الی ثمره د الله قدرت ته وګوره، د بوټي دا ګل څنګه وکړو، بیا دا پچی او دا میوه څنګه ونیوله، بیا دا غټیږي څنګه، بیا پخیږي څنګه، دا هر یو د الله د قدرت مظهر دی. نو د دې وجه نه هغه شاعر ته نه تعبیر کوي که نه، هر گیا ہے کہ از زمین روید وحده لا شریک گوید. هر گیان چې د ځمکې نه راټوکېږي د هغې دا حال د دې دلیل دی چې دی وی الله واحد لا شریک دی. نو تاسو وګورئ الی ثمره د هغه میوو ته، اذا اثمره کله چې دا میوه ونیسي، وینعه او بیا پاخه شي، ان فی ذلکم بشکه په دې کې لآیات نشانات دي لقوم یؤمنون هغه قوم دپاره چې ایمان راوړي. وجعلوا لله شرکاء دوی ګرځوي د الله دپاره شریکان الجن. یو مطلب ویلی شي جن پټوالی ته ویلی شي، د پټ مخلوق چې پرشتي دي دی د الله سره شریکانی کړي دي، ځکه دوی وی الملائکة بنات الله، فرشتې د الله لوریانې دي، نو دوی ګرځوي د الله دپاره شریکان الجن فرشتې. او یا تېنه پټ مخلوق مراد تېنه شیطانان دي. وجعلو دوی ګرځوي لله د الله دپاره شرکا شریکان الجن شیطانان، ځکه چې دا چې څه دوی کوي خو د شیطان په امر او د شیطان په وسوسو باندې کوي. او یا په دې بنیاد چې دا کم بوتان دي نو دا بوتان ورته ښایسته کړي شیطان دي، نو دی د الله سره شریک کړي دي. وخلقهم او الله دوی پیدا کړي دي، دا پرشتې هم الله پیدا کړه، دا شیطانان هم الله پیدا کړه، دا خو الله پیدا کړي دي، نو څنګه د الله سره شریکوي. وخرقوا له دوی جوړوي د الله دپاره بنین زامن، نو داسې وی عیسی علیه السلام د الله زوی دی، عزیر علیه السلام د الله زوی دی، وبنات او لوریانې وی پرشتې د الله لوریانې دي. دا خبره کوي بغیر علم، په دې باندې څه علم ورڅه نشته. سبحانه پاک دی الله پاک، وتعالی او چوت دی عما یصفون هغه چې دوی بیان کوي. بدیع السماوات د الله ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو دی، والارض او د ځمکو دی. انا یکون له ولد څنګه شي د الله دپاره اولاد، ولم تکن له صاحبه نشته الله دپاره بیبي. اولاد خو د بیبي نه پیدا کېږي، د الله ښځه نشته، نو دا اولاد څنګه پیدا شي. وخلق كل شيء الله پیدا کړی هر څیز، وهو د الله بكل شيء علیم په هر څیز دی پوهه. ذلکم الله دغه صفتون ولا الله دی ربکم ستاسو رب دی، لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر د الله دی، خالق كل شيء پیدا کوونکی د هر څیز دی، فاعبدوه دغه عبادت کوي، وهو على كل شيء وکیل د الله په هر څیز دی ذمہوار. لا تدرکه الابصار نشي حاصلولی الله لره نظرونه، الله د چا په نظر نه راځي چې څوک یې وویني. یو گمراه جماعت هغې ته معتزله وی، دا دنیا کې تیر شوي دي. هغوی چې کوم دی داسې آیت او یا بل آیت مخکې راځي لن ترانی په دې باندې تمسک کوي او قیامت کې د الله د دیدار نه انکار کوي. اهل حق د الله دیدار مني، د الله لیدل مني، د مختلفو دلایلو نه ثابت دی. الله فرمای وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، سمخونه به تر تازی الی ربها ناظره، الله ته به ګوري، پته لګي الله ته به ګوري، د الله چې کوم دی ملاقات به کېږي. همدارنګې قرآن کې الله فرمای للذین احسنوا الحسنى وزیاده، مؤمنانو دپاره جنت هم ورکوم او زیاتی به ورله ورکوم. هغه ځای باندې حدیث مبارکه مفسرین ذکر کوي و زیاده، زیادت نه مراد د الله دیدار دی. دریم د الله ملاقات نه ملاوېدل دا الله سزا د کافرانو دپاره ذکر کوي. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، الله وایي د کافرانو ته خپل ملاقات نه ورکوم، چې د هغوی دپاره سزا ده، نو دا سزا الله مؤمن ته نه ورکوي، ده ته به ملاقات ورکوي. حدیث مبارکه کې نبی کریم علیه السلام نه مختلف روایات نقل دی او فرمای انکم سترون ربکم، تاسو به د الله داسې ملاقات کوئ کما ترون القمر لیلة البدر، څنګه چې تاسو سپومې ته ګورئ د څوارلسمې سپومې وي، نه پکې څه ګڼه جوړیږي، نه یو بل نه پناه کوئ، همدقسې به د الله ملاقات په واضحه باندې کېږي. نو ځکه موږ د الله دیدار منو. راځو آیت کریمه ته، هغه آیت به هغه ځای کې محمل ذکر کوو. دلته
دلته چې الله نفي کوي نو د لیدلو نفي نه کیږي، دلته نفي د ادراک ده. ادراک وی احاطې ته. لا تدرکه الابصار، نو احاطه نشي کولی په الله باندې نظرونه، چې دا چا نظر د الله نه تو شي او دغه احاطه وشي. اهل سنت د دیدار ملا قایل دي، د احاطې قایل نه دي، او دلته نفي د احاطې ده. دویم الابصار دا جمع ده او په دې باندې لام داخل شوی دی، جمعیت ختم شي، لہذا مراد مفید د جنسیت شي. نو بیا علامه تفتزانی مختلف محامل ذکر کوي. لا تدرکه الابصار یا جمعیت معنا والی تمام نظرونه، تمام نظرونه چې کوم دی د الله دیدار نشي کولی، مومنان به صرف کوي. یا تمام زمانه، هر وخت کې خو به دیدار نه کیږي، بعضې وخت کې به کیږي. یا تمام احوال، هر حالت کې خو ملاقات نه کیږي، بعضې حالت کې به کیږي. نو لہذا دلته مراد چې کوم دی اسانه منه چې احاطه نفي شوې ده. وهو د الله پاک یدرک الابصار، دا احاطه کوي په نظرونو باندې. زما او ستا د مخلوق نظر باندې د الله احاطه ده. دا دوه دعوې شولې، د دواړو دپاره دلیل. وهو اللطیف الخبیر، دا لب نشر مرتب دلیل دی. لا تدرکه الابصار، الله باندې احاطه نشي کولی نظر. اذ هو اللطیف، الله چې کوم دی لطیف ذات دی، نو ځکه دا څوک نظر کی احاطه نشي کولی. وهو يدرك الابصار، دا الله پاک احاطه کوي د نظرونو. دا تمام مخلوق د الله په احاطه کې د دلیل. اذ هو الخبیر، ځکه د الله خبردار دی. قد جاءكم تاقی سره له تاسو ته بصائر دلایل من ربکم طرف د رب ستاسو نه. فمن ابصر، چا چې دلیل حاصل کو، فلنفسه، دای مفید د خپل ځان د پاره دی. ومن عمی، او چې څوک ړانده شول، فعلیها، دا به بوجي په ده. وما انا علیکم، زنیم په تاسو باندې بحافظ، حفاظت کوونکې. وکذلک همدارنګې نصرف الآیات، موږ بیانو آیاتونه. وليقولوا، دې دپاره چې دوی ووایي درست. تا د دې درس کړی د چا نه زده کې؟ پیغمبر علیه السلام خواته بعضې مسکینان، غریبانان، غلامان راتلل. یو ته به جبر وی، بل ته به یسار وی. وی دا غلامان د خواته کینی، دا د هغه نه زده کوي. یقولو درسته. ولنبینه، دې دپاره چې موږ بیان وکړو د لقوم یعلمون، هغه قوم دپاره چې دوی پوهیږي. الله بل ځای کې جواب کوي لسان الذي يلحدون الیه اعجمی وهذا لسان عربی مبین. تاسو وایي چې دا پلانکی غلامي ورته ښیي، دا پلانکی غلامي ورته ښیي، اخو د سره په عربی نه پوهیږي. نو بیا داسې فصیح کلام څنګه جوړ کړي؟ اتبع تابعداري کوه ما اوحي الیک، هغه چې تا ته وحي کېږي من ربک طرفه د رب ستانه. لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر د الله دی. واعرض عن المشرکین، اعراض کوه د مشرکانو نه. ولو شاء الله، که د الله خوښه شوي، ما اشرکو، دوی به شرک نو کړی. وما جعلناک علیهم، ما ته نه یې ګرځولی په دوی باندې حفیظا، ساتونکې. وما انت علیهم بوکیل، او ته نه یې په دې باندې ذمهوار. ولا تسبوا الذین، کله چې کوم د انسان په جوش کې راشي مخالفت کې، نو مسلمان د کافرانو ته کنځلي وکړي. الله اخلاق ښیي، کنځلې مه کوه. انسان هغه کار کوي چې تا ته څه فایده وي، بل ته چې کوم دی څه فایده وي. اوس که تو کافر ته کنځلې وکړي، د هغه خدای ته کنځلې وکړي، نو په دې کې څه فایده ده؟ د شر پیدا کولو نه، د فساد پیدا کولو نه علاوه پکې څه پیدا نشته دی. دا نه د دین اوچتوالی دی، نه د دین څه عظمت دی، نه د دین څه دعوت دی، نه څه ضرورت شو. نو ځکه الله وی کنځلې ورته مه کوه. ولا تسبوا الذین، او نقصان پکې شته، تاسو کنځلې مه کوئ هغه کسانو ته یدعونه چې دوی بلي من دون الله، غیر د الله نه، چې تو هغه ته کنځلې کوې، نو فیسب الله، دوی به کنځلې وکړي الله ته. هغه په ضد کې راشي، عدوا په زیتی سره، بغیر علم، بغیر د علم نه. کذلک همدارنګې زینا ما ښایسته کړی لکل امت عملهم، هر امت دپاره د هغوی عمل. ثم الی ربهم، بیا به د خپل رب ته مرجعهم، رجوع د دوی وي. فینبئهم، الله به دوی ته خبر ورکړي بما کانوا یعملون، هغه چې دوی عمل کو. واقسموا بالله جهد ایمانهم، دوی قسمونه خوري په الله باندې کلک قسمونه. او داسې وی لئن جاءتهم، خامخا که راشي دوی ته آیت نشانه، لیؤمنن بها، دوی به په ایمان راوړي. کم نشانات چې موږ غواړو که دا راوړی شو، نو موږ به ایمان راوړو. الله فرمایي قل ورته انما الآیات، بېشکه نشانات عند الله د الله سره دي. وما یشعرکم، څه خبر که تاسو لره، انها چې دا نشانات راشي، نو اذا جاء چې راشي، لا یؤمنون، دوی به ایمان نه راوړي. ظاهري اشکال دا پیدا کېږي چې دا نشانات خو د ایمان راوړو دپاره دي. نو بیا الله څنګه وایي چې لا یؤمنون؟ د دې وجې نه په دوو مطالبو اکتفا کوو. یو لا زاید،
وما یشعرکم څه شي خبر کو تاسو لره انها چې دغه نشانات اذا جات چې راشي یؤمنون دوی به ګینې ایمان راوړي دوی خو موږ ایمان راوړو خو الله وایي چې دا نشانات درکړم نو ته څه پوهېږې چې دوی به ایمان راوړي دا خو د الله علم کې دي دویم دا چې کوم دی یو عدیل ذکر دی دویم عدیل ورسره حذف دی قرآن کریم کې مختلفو ځایونو کې داسې وي تقیکم الحر تاسو پې ځان د ګرمۍ نه بچ کوي نو برد ورسره نه ذکر کېږي دغه رنګې دلته لا یؤمنون ذکر دی او یؤمنون دا پاتې دی نو وما یشعرکم څه شي خبر کو تاسو لره انها دغه نشانات اذا جات کله چې راشي لا یؤمنون دوی به ایمان نه راوړي او یؤمنون یا به ګینې ایمان راوړي ته په دې څه پوهېږې چې ایمان راوړي او که نه راوړي او درې مطلب هم کوئ نو بیا انها دا په معنا ده لعل تمنیه سره دی ترجیه سره وما یشعرکم څه شي خبر کو تاسو لره معنا لعلها کیدای شي دوی اذا جاءت چې راشي لا یؤمنون د بیا به ایمان نه راوړي کیدای شي دوی ایمان را نه وړي ونقلب افئدتهم اړو راړو د دوی زړونه و ابصارهم او دوی سترګې کما لم یؤمنوا څنګه چې دوی ایمان نه دی راوړی به په دې قرآن سره اوله مره اول کرتې ونذرهم موږ پرېږدو دوی فی طغیانهم په خپلې سرکشۍ کې یعمهون دوی به متردد وي او دوی ایمان نه راوړي که دوی له مختلف نشانات ورکړی شي ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه که موږ نازل کو دوی ته فرشتې وکلمهم الموتی او دوی سره خبرې وکړي مړه وحشرنا موږ راجمع کړو علیهم په دوی باندې کل شی هر یو څیز قبول یا مصدر دی مخامخ او یا قبول دا جمع د قبیلتون ده موږ هر څیز راجمع کړو قبیله دا زناور یو راځي او ته ودرېږي خو ما کانو نه دي لیؤمنو چې ایمان راوړي الا ان یشاء الله مګر هغه چې د الله خوښه شي ولکن اکثرهم یجهلون لیکن ډېر دوی نه دی نه پوهېږي وکذلک هم دارنګې جعلنا ما ګرځولي لکل نبي د هر پیغمبر دپاره عدوا دشمنان شیاطین الانس دا شیطانانی په انسانانو کې والجین او په پیریانو کې دا د پیریانو شیطانان کوشش وکړي چې هغه کار ونشي که نه بیا د انسي شیطان پسې راشي یوحی وسوسی اچي بعضهم بعضې دی الی بعض بعضې نورو ته زخرف القول ظاهري ښایسته وینا زخرف هغه ته وایي چې لاندې پیتل دی او د پاسه د سرو رنګ وله ورکړي دا زخرف دی نو هغه ظاهري لاندې دوکه ده او ظاهري وینا دې ښایسته کړې ده غروره دا مفعول له دی لاجل الغرور د دوکې دپاره ولو شاء ربک که خوښه شوي وي ستا د رب ما فعلوه دوی به نه وکړي فذرهم پرېږده دوی وما یفترون هغه چې دوی دروغ جوړوي ولتصغا دې دپاره چې مایل شي الیه دغه دروغو ته افئدة الذین اړونه د هغه کسانو چې لا یؤمنون هغه ایمان نه راوړي په آخرت ولیرضوه دې دپاره چې دا شیطانان دوی راضي کړي ولیقترفو دې دپاره چې دوی کسب وکړي ما هم مقترفون هغه چې دوی کسب کوي افغیر الله ابتغي حکما دوی وی راځه کې بنو درېمګړی کس به کېنو مصالحت به وکړو فیصله به وکړو الله پاک فرمایي د الله نه سوا د بل څوک ته حکم وګرځئ نه افغیر الله آیا غیر د الله نه ابتغي زه ولټوم حکما فیصله کوونکې وهو الذي الله هغه ذات دی انزل الیکم الکتاب نازل کړی تاسو ته کتاب مفصله په تفصیل والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ما ورته ورکړی کتاب یعلمون دوی پوهېږي انه منزل من ربي بېشکه دا نازله طرفه د رب ستنه بالحق په حق سره فلا تکونن پس ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد بس دې پورې درس بس دی چې کوم دی جنازه د هغه جنازه